علماء اسلام په سلب او خلفو کې هیڅوک نه دی معاف کړی تر دې چې د نبی صلی الله علیه وسلم شان مطابق چې کومه ګستاخی کوي زه په فخر سره دا خبره کوم چې داسې ګستاخی ابو جهل نه وکړي داسې موسی علیه السلام ته فرعون داسې الفاظ نو استعمال کړي لکه دې چې زموږ انبیاو ته کوم استعمال کړي بیا چې ما مطالعه وکړه صحابو باره کې چې کوم توهین کړی دی او برای راست صحابو ته کافر دی ولې نو ما ته د اعتزال پتو دي سې لري چې صحابو ته سړی کافر وایي بیا چې ما مطالعه وکړه د علماء دیوبند داسې یو عالم نشته چې هغه به جمعیت علماء اسلام معاف کړی په هغه باندې به خامخا په یو ځای کې د کفر فتوا لګولي نو ما چې کله دا خبره میډیا ته راوړه چې لکه د دې ماته د 20 مدرسې فتوا چې دی هغه سنډې چې په 20 مدرسو په تا فتوا راغله سته خو ما ته یو د دیوبند عالم وخه چې هغه تا مسلمان ویلې تا به صحابو باندې کفر فتوا لګوله تاسو چې دا درنګ انبیاو توهین کوي نو تاسو چې دنو تاسو فتوا د ما باره کې څه حیثیت لري ما دا دعوه میډیا ته راوړه چې جمعیت علماء اسلام د تکفیریان دي په هغې باندې خبرې څه کسانو سره وشوې خو د مفتي صاحب د طرفه بیا زما نوم واخیستی شو ما د هغې جواب وکړو نو الحمدلله نن موږ هغې میدان ته راغلو زه دعوه پیش کوم چې موږ دا خبره کوو چې دا تکفیریان دي زه د هغې باره کې به زه انشاءالله دا به ثابتوم موږ دعوه پیش کوو په نهج د قضیې موجبي جزیې ساججي بیا بیتیې شرطیې منفصلي دایمي مطلقې کې پیش کوو اوس زه دا وایم چې په مختصر انداز کې مفتي صاحب بعض عبارت د جمعیت علماء اسلام داسې دي چې د هغې نه توهین د انبیاو تکفیر او تفسیق او تذلیل او توهین د صحابو او دارنګې تکفیر او تذلیل د علماء دیوبند او دارنګې د ختم نبوت نه انکار لازمیږي تاسو په هر چوک کې دا ناره وایئ چې د ختم نبوت منکر کافر دی زه به نن ثابتوم چې جمعیت علماء اسلام دا د ختم نبوت نه منکر دي او دی د ابو جهل د نبوت چې دی د ابو جهل د نبوت دی قایل دی د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت دی منکر دی ان شاء الله دا به زه په هند مناظره کې ثابتوم ما په خپله دعوه باندې چې کومې حوالې راوړي دي زه په هغې باندې اولنۍ مسله پیش کوم دا زما سره د دې مشر کتاب دی تسکین الاسکیه دا محمود علم صفدر کاړوي کتاب دی په دې باندې تقریرات علماو شته دې کې د لیکلي دي چې جسد د معراج چې کم شوی و مسلمانانو غوږ کېدی داسې توهین به ابو جهل هم نه وکړی و دا معراج چې کم شوی د انبیاو نبی علیه الصلاة والسلام خو په جسد عنصري سره خو د انبیا په جسد مثالي سره که په جسد عنصري سره د هغې دی پیش کوي وی اجساد اصلی تھی یا اجساد مثالی تھے بیا جواب کے لیے لیکن یہ دوسرا قول ہماری شریعت پر فٹ نہیں ہو سکتا کیوں ان کے فوٹو کاپیاں پیچھے کھڑے ہو تو کوئی ان کو جماعت نہیں کرا سکتا 10 ٹیلی ویژن پیچھے رکھے ہو ان میں کچھ شکل آ رہی ہو کیا آیا ان کو کوئی جماعت کرا سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اجسادی مثالی تھے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی پیچھے فوٹو کاپیاں رکھ کر جماعت کرا لیں تاکہ معراج کی رات جو جماعت کرا گے اس کی نقل ہو جائے دی وایي چې خلک کم خلک وایي چې د معراج د انبیاو دی د نبي صلی الله علیه وسلم په شاته ولاړو په بیت المقدس کې دا په جسدي مثالي سره و نو دی د ځان نه شاته فوټو کاپیانې کېدي ټلویزیون دي ځان نه شاته کېدي وی سی آر دي د ځان نه شاته کېدي او په هغې کې د شکلونه راځي شکل په ټي وي کې د کومو خلکو وي بیا د هغو له امامتي کوي چې د انبیاو سنت ته ادا کېږي مفتی صاحب وایي چې د انبیاو سنت ادا کېږي مطلب د دا دی که څوک وایي چې انبیا په اجساد مثالیو سره راغلي وو نو دا به ټلویزیوني دا به وي سی آر دا به فوټو کاپي او انبیاو باره کې داسې لفظ ویل دا توهین دی زه به د شیخ سرفراز خان صفدر د کتاب نه انشاءالله ښیم او هغه وایي توهین د انبیاو دا خالص کفر دی په دې پسې چې ښځه طلاقېږي د هغه الفاظ به زه په خپل ټیم بیا ښیم دا ستا د مشر کتاب دی قبر کې زندگی نور محمد تونسي صاحب دی لیکي په صفحه نمبر 105 کې چې څنګه نور انبیا چې دي هغه په جسد عنصري تللي وو دغه شانتی نبی علیہ السلام بجسد عنصری سر و نور انبیاء لہذا بقیہ تمام انبیاء کرام بھی ان دونوں کی طرح جسد عنصری کے ساتھ تشریف لائے تھے دا نور انبیاء بجسد عنصری سر راغلی بجسد مثالی سر نور راغلی دا زما سره مفتی صاحب ما ته وکیل مفتی صاحب متوجه شه دا زما سره احقاق الحق ته پدې کې لیکلي دي نو هغه منځ هم دي اجساد عنصری سره نو یو طرف ته اجساد عنصری په قبرونو کې پراته او بل طرف ته ارواح سره بیت المقدس سره راغلو په بیت المقدس تم راغلو په جسد عنصری سره او دارنګ شیده په قبرونو کې هم په جسد عنصري سره سو پراته و دا بل کتاب ما لکه تسکین کې بیا واپس راک دې کې بیا لیکلي دي پیر قبریلیت کا دا کوم د الیاس ګومن کتاب دی په دې کې لیکلي دي د ډاکټر خالد محمود په حواله سره چې هغه د بریلي سره مناظره وه بریلي ورته وایي نبی علیه السلام حاضر ناظر دی ده ورته په جواب کې وایي جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمه میں تھے تو مدینہ منورہ میں نہ تھے او جب معراج کے رات آسمانوں پر تھے تو زمینوں پر نہ تھے بے په دې بله صفحه 203 ځوانو کې لیکلي چې په یو وخت کې نبی علیه السلام په دوه ځایونو کې نشي کېدی دا عقیده د حاضر ناظر ده پوه شوې نو دغه مشر دی وایي په یو وخت کې په دواړو کې وو ستا د مشرانو کتابونه به زه اوس پیش کوم چې هغه په یو وخت کې په دواړو ځایونو کې نشي کېدی اوس زه په دې باندې حوالې پیش کوم دا بل مدل کېده دا زما سره البصویر دی
د حمدالله جان ډاګې بابا په دې کې د لیکلي وكذلك رعد النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء في ليله الاسراء في السماوات الصحيح انه راى الارواح في مثال اجسام مع ورودهم انه احياء في قبورهم يصلون ولا سبب پلټم کې هوګي دی وای چې دا کوم مسجد انبیاء شو انبیاء په جسدي مثالي سره راغلو جسدي عنصري په قبرونو کې دا مشر دی وای چې جسدي عنصري قول دی و مثالي قول دی وکړو نو دا ټلویزیون شو فوټوکاپیان شوې وی سی آر شو متاسو مسلمانان ووري انبیاء ته ټلویزیون ویل وی سی آر ول دا به کفر یو کبنی کله د خبره صحیح کله د خبره صحیح جسدي مثالي ومني مفتی صاحب نو دی بیا دا مشر دی بیا ټلویزیون ته وی سی آر ته پیغمبر وای نو د ختم نبوت عقیده دی هم لاړه او وی سی آر ته او ټلویزیون ته پیغمبر ویل دا کفر دی کله د ختم مسله اخلي نو د بنسبت باندې د بیا ټي وی ته دغه چې پیغمبر ته دا مشر دی ټي وی ته او وی سی آر ته پیغمبر وای کله خبره صحیح غني نو دی بیا پیغمبر ته ټي وی وی سی آر وای دا دوه توهین دی دا زما سره د ډاکټر منظور منگل صاحب کتاب دی تحفۃ المناظر په دې کې لیکي واه پر انبیاء علیه السلام کې ارواح کو لا گیا او نبی صلی الله علیه وسلم نے امامت کی انبیاء له چې امامت شو په ارواح سره شو احقاق الحق یو په 15 ځای لیکلي چې روح بغیر د جسد نه نشي پاتې کېدی یا به جسد مثالي ول یا به جسد عنصري دلته دا زما سره حیات الاموات ساده مشر دی حیات الاموات کې ستا مشر لیکلي مفتی سے ما توقع توجه کا مناظرہ کے ال تخلق تیارے کی علماء عالم رحم اللہ نے بدلی مثالی کا قول بعض مواقع پر ضرور کیا مگر وہاں جہاں جسد عنصری کا موجود ہونا محال تھا مثلا معراج کے موقع پر دے وہی ال جسدی مثالی چې دی د جسد عنصری په اسمان بیت المقدس کې چې کوم امامت بیت المقدس کې هغه محال او دغه مشر دی تلو بیت المقدس ته تلو او دی وی الته محال او الته ممکن نو دته ناممکن او هغه ته ممکن دا څنګه عقیده ده دلته بیا د لیکلي دی مخکې چې لیکلي چې انبیا چې دي چې معراج کے مثلا معراج کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں اور آسمانوں پر حضرات انبیاء علیہ السلام سے ملاقات فرمائی اور مسجد اقصی میں انہیں نماز بھی پڑھائے چونکہ ان کے جسد عنصری قبر میں مدفون تھے په مسجد اقصی کې چې کوم مت شي هوا وې دا اجساد چې دي مثالی وزکه جسد عنصری په قبرونو کې مدفون ہو جمهور علماء احمد یہی فرماتے ہیں کہ بیت المقدس یا آسمانوں میں حضرات انبیاء علیہ السلام کی مثالی ابدان مبارکت ہے دی وی مثالی ابدان جسد عنصری په قبرونو کې هغه مسجد اقصی ته تلل چې دي هغه ناممکن و ممکن سیبو دا زما سره علامه ابن قیم د کتاب الروح دی وی حاضر رعد انما لارواحهم دون اجسادهم ولا اجساد بالارض قطعا دغه چې د حیات الامات هم د حواله لیکلي دي په عبارت میں پیش کو دا زما سره رحمت کائنات ته دا صفحه نمبر 329 دی وی یعنی اگر وجودی مثالی کو شرعن معتبر نہ سمجھے تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر مشاہدات شب معراج ملاقات انبیاء کرام ودا ټول باطل شي جو کہ تحریف معنوی بن جاتے ہیں دے ہوں وہ جسدی مثالی شرح مفتی سے وہ ما توجہ کا زستا توجہ غواړه خاطر په خپل ټرن کې وغواړي کنه ها سیدا ما ته خو کېدا ما خبر واورا دا ما چې خبرې کومه ته باغی ته دغه کتاب باغی غواړي سیدا مفتی سے دا مشر دی وی وجودی مثالی سره شی وو وجودی مثالی سره شی وو کله دین دی انکار وکړو تحریم معنوي به جوړ شي ابل وی دا ټلویزیون وو مفتی سے دا زما سره آپ کے مسائل لے چې د حیات النبی په مسئلہ کې هم تاسو کافر ویلی دی وی خلاصہ کہ جن ارواح کو مرنے کے بعد مثالی جسم عطا کیے جاتے ہیں وہ اگر باذن اللہ کہیں آتی جاتی ہے تو اس کی نفی نہیں کی جا سکتی مثلا لیلۃ المعراج میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ان حضرت وسلم کے اقتداء میں نماز ادا کرنے کے لیے بیت المقدس میں جمع ہونا دی وی انبیاء په جسدی مثالی ته بیت المقدس تا ابل وجه سوق انبیاء په جسدی مثالی ته دا په ټلویزیونی دا په سټیټي دا په ویسیاري او پاغي کې شکلونه د چا راځي په ټي وي کې شکلونه د خو خلک راځي اکثر پکې د بدو راځي دلته زما سره امام علی سنت صاحب پنځ باندې سرپرست خان صاحب در صاحب د لیکلي وګ واقع لیکلي په اخر کې به ان ارواحهم تشکل بصور اجسادهم عمدة القاری فتح الباری امت لوی علما چې دغه په لیکلي دا زما سره نشر الطيب د اشرف علي تنوسي د علماء دیوبند لوی عالم اغلی کلی روک دو اقیلی کلی چیرې دا خو چې نبی سلام پاسمانونو کی چې کوم ملاقات شے یا بیت المقدس کی ودی جواب دو قبر میں تو 80 جسد سے تشریف رکھتے تھے اور دوسری مقامات پر ان کی روح کا تمثل ہوا یعنی غیر جسد عنصری سے جس کو سوپیا جس میں مثالی کہتے دی وی دا معراج په جسدی مثالی سره شیو نو زه تا نو تاسو کو مفتی صاحب ستا دا مشر وی که جسدی مثالی قول دی وکړو وی زمونږ په شریعت کې دا نشته دومره دیوبندیان او ستا مشران دې پیش کړل د هغو په شریعت کې دا قول وو هغو وی د حدیثونه ثابت دي او ستا د دې مشر په شریعت کې نشته نو پته ولګېده ستا شریعت جدا او د علماء دیوبند شریعت جدا ستا شریعت جدا او د بل مشر دی جدا بل لا چې کله د خبره صحیح شي او دغه خبره غلطه شي نو زه دا وایم چې د بیا هغه بیا ټي وي ګانو ته انبیا وې هغو ټي وي ګانو ته سیار وې او کله خبره صحیح شي
نو بیا د پیغمبر ته ٹی وی دا دوانو کفر ہے. ایک بار المحدین بحوالے سے پیش کوما بلکہ ہمارے نزدیک تو ایسے قول و پہل پر بھی کافر کہا جا سکتا ہے جو موجب توہین و استخفاف نبی ہو وذ زمان پنځ باندې خو بدی خبرم سره کافر وته ولا شي چې هغه موجب توہین او استخفاف نبی وي بیا وی رسول سلام پر سب شتم یا افضل سلام کے توہین و تنقیص کرنے والا کافر ہے. جو اس کے اوپر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. مفتی سے شک پکې نه کوي دیو چې چا پکې شک وکړو معمولی توہین او تنقیص او د دې نه غټ توہین او تنقیص پسې چې پیغمبر ته سره ټی وای یا که د خبره صحیح شي یا چې ټی وی ته پیغمبر وای یا پیغمبر ته وسیار ویل یا چې وسیار ته پیغمبر ویل دا کفر دی. دا ساده کور نه شهادت عبارات اکابر عبارات اکابر دا زما ساده مشر کتاب ہے. اسی بصرات معلوم ہوا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان ربی کو گالی دینا یا افضل وسلم کے تکذیب و جوعی کرنا یا توہین و تنقیص کرنا خالص کفر ہے جس چیز کے بھی اس پر حرام ہوتا ہے. کوئی مفتی سے خالص کفر ہے معمولی توہین دیمو کو سلور زے بیا پدی صفحہ کے لیے 32-33 کے پدی کے لیے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرنے والا کافر ہے اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کی وعید اس پر جاری ہے اور امت کی ندیس کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. دیبا قتل کی گی اور جو شخص جس کی کفر و عذاب میں شکر کرے چې کم ژوندی د هغه په کفر کې شک کول کم مړي د هغه په عذاب کې شکل کول وہ بھی کافر ہے. سلور ځای ویلي مفتی زما ستانه مطالبه دا شوه په خپل ټانه کې مفتی زما خبره اوري چې تاسو پته لګي زما د مطالبه ستانه دا مشر دی وای کسو وای جسدی مثالی دا بس زر شي پجا دا بیت المقدس کې د امامتین به صلاح انبیاء ولا چې کړي انبیاء په جسدی مثال راغلیو وای دا وای ټي وی وتول پکار دی دا ته وی سی آر پر پکار ځان شاته ټي وی کې دی وی سی آر دی کې امامتی دی ولا کوي چې دا سنت انبیاء ادا کی او دا نور علما وای دا په ځغ سره شو په جسدی مثالی سره شو نو کله خبره صحیح شي دا خبره نه هغه ټي ته پیغمبران وی سی آر دی پیغمبران وی او کله دا خبره صحیح نشي د نور دا صحیح شي نو بیا دا پیغمبر ته ټی وی وی سی آر وی دوانو کې چې کوم عقیده اخلي دا د کفر ده دا د چې د توهین ده او دا ستاسو مشهور وي چې دا خالص کفر او شرک ده په دې کې هیڅ شک نشته. مفتی سے زبستان مطالبه کوم د دې خبرې جواب راکړي څنګه ما داوا درکړی و په داوا باندې ما ته تفریح وکړه زما دغه داوا ده چې هغه داوی به ته جواب داوا راکړي زموږ یو لیکل دا شو تاسو باندې کې مفتی غلام فرید خپل چې نماینده مقرر کړو لیکل دا شو ما داوا درکړه ته به د دې الفاظ جواب درکړه ته هم ته د ختم نه بہت منکری تو علماء دیوبند ته کافر وي صحابو ته کافر وي ته چې د دې امت علماء ته کافر وای تاسو تکفیریان یې اوس کته به دا جواب کوي چې موږ نه وایو زه به ته به دفاع کوي زموږ مناظره ستا په عبارت وه که د هغې غاړې تا جواب داوا را نه کړه اب ستا شکست متصور کېږي چې څنګه لیکل شوي او په یادو دغه مه کوئ خپله داوا ماله لږ راکړه درته خپله داوا راکړه دا لږ رازاد کړه دې ته ګوره چې لویږي بیا غږ کوه ها الحمدلله دا سیزو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انتهایی محترم اوریدونکو کتونکو ستاسو په علم کې دا چې نن زمونږ او د بلال مولوي صاحب په بینس کې مناظره روان ده بلال پنځبيري صاحب اول نمبر خو التا بلال مولوي صاحب زما په نوم باندې یو پوسټ لګول او چیلنج کړو چې زه مفتی ندیم صاحب چا تیار کوم مناظرې ته 50,000 روپۍ انعام نن زه مناظره کې ناس یم زما اولنۍ مطالبه داره چې 50,000 روپۍ قانونا اصولا جمع کړي بیا که زما خوښه وروسته به ورته زه جمع کوم انشاءالله تاسو ماشاءالله مو وایي خیر دی. دویم نمبر د هغې نه پس بلال مولوي صاحب په کار دا وه چې خپله کومه دعوې ما سره لیکلې وه په شرایطو کې اصول دا و چې چوټ کې تکفیر یو شرعي امر دی او د فقهاو د اصولو په رڼا کې به تکفیر کولی شي په کار دا چې هغه اصولو ته راغلی وي هغه اصول سو
د دې عبارت نه دا لازمیږي هغه عبارت دا یو عبارت چې د پیش کړی وی په کار چې بدی کې توهین ښودلی وی په کار چې بدی کې کفر ښودلی وی دا خو لازم المذهب هم نه دی فقها لازم المذهب تم کفر نه وي او دې ظالم د یو عبارت نه کم عبارت چې پیش کړي دې نه کفر وښایي هغې لپاره بل عبارت میلاوي که په دې طریقې تکفیر کېږي ستا په نسبت د ټولو نه اول صحابه کرام نعوذ بالله کافران دي زه به انشاءالله اوس د هغې یو مثال د وروسته پیش کړم دویم نمبر دې حضرت صاحب دا ولې کړل چې جمیعة العلماء والا کافران دي دا کم عبارت دی چې پیش کړل په دې کې یو هم جمیعة العلماء والا نشته دی په دې کې یو کس دا ګوره دا د جمیعة العلماء دستور دی جمیعة العلماء والا څوک دي بلال مولوي صاحب په ښکاره وګونئ واوره او زه مفتي غلام فرید صاحب د ځای نه مطالبه هم کوم آینده که دا د جمیعة العلماء والا کتاب پیش کړي د مفتي محمود رحم الله پیش کا د مولانا طورحمان صاحب پیش کا د مولانا فضلالرحمن صاحب پیش کا د حاجي جلیل جان صاحب پیش کا د عبدالله جان صاحب پیش کا تر جمیعة العلماء والا راواخله دا ته صرف وام دي کم ځای او ډب دي کم ځای کوي تا دا ولې کلي جمعیت والا کافران دي دا تا چې مولانا امینو کاړو صاحب پیش کو دا خدا مې اهل سنت سره تعلق ساتو او دا جمیعة العلماء دستور دی وګوره صفحه نمبر 8 او 9 کې لیکي جمیعة العلماء والا څوک دي اور شرائط نمبر 1 جماعتی نظم و نسب کی پابندی اور پروگرام کو کامیاب بنانے کا عہد کرے نمبر 2 پارہ میں رکنیت پر کرے نمبر 3 وہ کسی دوسری سیاسی یا مذہبی جماعت کا رکن نہ ہو مولانا اوکاڑوی صاحب د خدا میں اہل سنت رکن دے دا جماعت یو ذمہ دار دے کتاب در مولانا اوکاڑوی صاحب رحم الله وې چې حواله درته پیش کما شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحم جمیعة العلماء اسلام والا نو تا چې سم علامه ډاکټر خالد محمود صاحب جمیعة العلماء اسلام والا نو تا چې څوک پیش لپاره کې یوم جمیعة العلماء والا نشته تر اشاره جمیعة العلماء اسلام والا د یو کس عبارت پیش کا ان شاء الله زه باغی راسم جوابات پر درکم یو دویم او دا ځل زه اصولي تور راځم په جدي مثالي باندې بحث کوم البته را څوک چې ته پیش کې دا جمیعة العلماء والا نه قانونا په دې ما باندې جواب نه جوړیږي تر اشاره جمیعة العلماء اسلام والا تکفیر کې د جمیعة العلماء اسلام والا د یو کس ذمہ دار عبارت پیش کې ان شاء الله زه درته جواب درکوم مخکې بزم دویم نمبر بلال مولوی صاحب د زماره په طرف نه جواب دا ودروله دا په جمیعة العلماء والا باندې تهمت او الزام دی جمعیت علماء اسلام والا د دینه بری دي البته بلال پنځپيري صاحب چې په کوم اصول او طریقې سره د جمعیت والا تکفیر کوي نو د بلال پنځپيري په دغه اصول سره د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین احناف علماء دیوبند او خصوصا د تمام پنځپيريانو تکفیر لازمیږي او د بلال پنځپيري په دغه اصول سره پنځپيريان یقیني طور کافران مشرکان بدعتيان او مرتدین ګرځي اعاذنا الله او زه بیا وضاحت کوم زه پنځپيريانو ته کافر نه وایم البته زموږ د علماء دیوبند کومه فتوا ده چې پنځپيريان ګمراه دي زه په هغې نه یم قایب البته بلال مولوي صاحب چې کوم اصول وضع کړي دي په هغې باندې جمیعة العلماء والا تکفیر کوي په دې اصولو د ټولو نه اول صحابو کافران کېږي په دې اصولو د ټولو نه اول احناف کافران کېږي په دې اصولو باندې د ټولو نه اول علماء دیوبند کافر کېږي او ثانیاً په دې سره د شیخ طاهر صاحب نه واخله تر بلال پنځپيري پورې دا ټول مرتدین کافران مشرکان ګرځي زه بیا وایم زه ورته کافران نه وایم زه ورته ګمراهان نه وایم البته دې چې کوم تکفیري اصول کېښوده په هغه اصول سره به انشاءالله زه ثابتوم په مبارزه کې چې په دغه اصول سره یو پنځپيری دی نه بچ کېږي دویم نمبر دی وایي جمعیت والا بدزباني کول د امت تکفیر به کوم ته چیلنج ورکوم د جمعیت علماء والا یو کتاب د دغسې اوچت کړي چې هغې اشاعت توحید ته کافران ویلي یو چې وي جمعیت والا دویم نمبر تاسو په خپله باندې زه به درته ګڼې حوالې پیش کړم چې تاسو علماء دیوبند نومونه اخیستي کافرانه ورته ویلي دي یو دویم نمبر نو دغه هم خالص الزام ولګو دویم دی وایي جمعیت والا ګستاخي کول له ابوجهل نه زیاته خو یعنی کومه تکفیري ژبه چې ورسره ده انشاءالله کم از کم د اشاعت توحید والا په باره کې به د خلکو دا غلط فهمي ختمه شي چې دا خارجیان او تکفیریان نه دي دا ژبه ټول خلک په دا ویډیو باندې اوري انشاءالله د هغې لپاره څه پیش کړله پکار ده زه دته نن چیلنج ورکوم چیلنج د جمعیت علما د یو کس عبارت اوچت که په هغې کې توهین وښایه د ختم نبوت نه انکار وښایه دا خو جدا خبره چې په دې ملک کې د ختم نبوت دپاره قربانۍ څوک ورکوي د قاریین په خلاف کار چا کوي تر اوسه پورې خو تاسو ورته مذهبي اجارهداري ویله تاسو ورته دې ته کاروبار وایو نن شیخ طیب صاحب پاسېږي د ختم نبوت په نوم باندې هغه پروګرام کوي ولې هغه کاروبار ته دم زړه وشو چې جب ډک دا جبه خبره شوله دریم دا جبه ده په دې ملک کې قادیانان کافر اقلیت ګرځولی شوي دي دا مفکر اسلام مفتي محمود رحمت جمیعة العلماء اسلام برکت دی ته چې نن شیعه ته کافر کولاو نه شي ویله قادیاني ته ویې دا د جمیعة العلماء برکت دی ستا په دې کې 1% څه قسمه خدمت نشته دی ستا په کې څه کردار نشته دی دریم نمبر دی مخکې ځي مخکې وایي جمیعة العلماء والا فتوې لګولې زه به درته چې یو عبارت وښایي ګوره اصول دار عبارت پیش کو په دې کې دا د ختم نبوت نه انکار دی بل کتاب مه راله د هغې لپاره ته خو دا دوه عبارات یو ځای کې هغې نه کفر راوباسې په دې طریقې سره خو صحابه نعوذ بالله ستا په نس کافرېږي څلورم نمبر دی مخکې زه ویل جمیعت بعض عبارت پیش کوم عبارت اول نمبر زه وضاحت وکړم دا په دې زما باندې دې جوابات نشته زما په ژبه باندې ځکه د جمیعة العلماء والا عبارت پیش کړي جوابات درکړم تا چې څوک پیش کړه د جمیعة العلماء والا نه دي دویم نمبر د غلط بیاني څه کوي اصولي طور ووایم ویره جسدي مثالي ګوره مولوي صاحب
زمونږ اکابر استاد رد کړی دی په جسدي مثالي کې زمونږ د اکابر علماء دیوبند رد نه دی کړی ځکه علماء دیوبند جسدي مثالي څه ته وایي د تفسیر عثماني د علامه شبیر احمد عثماني صفحه نمبر 388 دے ہوئی جمهور اهل شرع جس کو روح کہتے وہ صوفیہ کے نزدیک بدنی مثالی ہے اگر صوفیہ کرام چې د روح ته بدنی مثالی وي تاسو پنځپیران جسدي مثالی څه ته وایي دا واوره وکې د اوستیاره مکوا داستانی دا حق دے صفحہ نمبر 554 دوئی تھی اس بارے میں صحیح مسئلہ یہ کہ عالم برزخ میں ان ارواح کو ان عنصر بدنوں کی ہم شکل و مماثل مشک و کافور کی مثالی اجسامات کی جاتی پنځپیران وای د مشک و کافور جنتی خټې نه جسدي مثالی جوړ شوی دی او دا پنځپیران دومره ګستاخان دي چې هغه جسدي مثالی چې دی هغه پیغمبر کړی د ختم نبوت نه تاسو منکر یې او بیا الته جسدي عنصري چې کوم د رسول الله صم جسم مبارک والی په پیش کوم پنځپیران در سره نبی دی وس ګوره په دغه جسدي مثالی ته مستقل جسم غني علماء دیوبند چې هغه جسم مثالی مستقل جسد نه غني هغه روح ته جسدي مثالی وای دویم نمبر هغه د روح د جسم سره تعلق منی تر سره جسدي عنصري نظر انداز کړي دی دریم نمبر دغه روح چې دی دا جسدي عنصري تابع غني تا جسدي عنصري د نبوت نه سره انکار کړي دی تر سره هغه نبی نه تسلیمه تر سره هغه انسان نه تسلیمه نو بیا دا جسدي مثالی ونه وي ښه حیا او شرم خو در بګشته دی نه عبارت راخلی یورپ پلان کې ویل پټ سټیټ او دا هغه عبارت د تا په او د په ټول عبارتو کې دا شی کوي هغه د دیو تکفیر کړي د دیو عقیده جدای د علماء دیوبند جدای لکه جسدي مثالی کې ما یو مثال درته خو یو دویم نمبر سره اعظم دا د تکفیر کوم اصول لرا کماته اول نمبر په دې طریقې سره یو عبارت راخله بل سره ملاوه دا پرېږدو اول نمبر ما تر صحابه کرام رضی الله عنهم دا ګور عائشه صدیقه رضی الله تعالی فرمایي د ترمذی شریف دی تاسو ته چې څوک وي نبی من حدثکم ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا تاسو ته چې څوک وي نبی سم بولاړه باندې واړه بول کړي دا نبی له سم دروغ وي تصدیق مګ ام المؤمنین فرمایي دا ګور بل صحابي وي د بلال په اصول سره ګور بخاری جلد 158 میں دی وي حذیفه رضی الله تعالی نبی علیہ السلام بال قائما بولاړه باندې وړ حذیفه رضی الله په اصول سره کافر شو تو عبارت ملاو خارجي دویم نمبر دبل مثال واخلا دا صحیح مسلم دی جلد 188 ام المؤمنین فرمای ثلاث من تکلم بواحده منهن فقد اعظم على الله الفريا چا چې دریونه یو خبره وکړه په الله ډیر لوی دروغ جوړ کړه قلت ما هن قالت من زعم ان محمدا راى ربه چا چې دا خبره وکړه چې نبی رسول الله په خپل سترګو الله لیدل د په الله لوی دروغ جوړ کړه او دا څوک دی دا در منصور صفحه نمبر عبد الله ابن عباس رضی فرمای انس رضی فرمای راى محمد ربه محمد خپل رب په سر سترګو باندې لیدل ابن عباس فرمای دغه ګڼ صحابه کرام د نقل کوي بسند سره د بلال پنځ باندې د صحابه په نبی له سلام په الله باندې دروغ جوړلا او په الله باندې دروغ جوړول کفر دی د پنځ باندې ټول ناول صحابه کرام کافر په دې اصول سره چې تاسو دوه عبارت ملاو ان شاء الله د پنځپیرانو 500 عبارت درته رسته پیش کو دا کتاب الکبائر دی وای په الله باندې دروغ جوړول پر رسول الله باندې دا کفر دی ستاسو باندې اول صحابه کرام کافرانو سره جمعیت العلماء ولنه مخکې په دې کې صحابه د کفر اعلانو کې ست جرأت زو ګورم دا تعرضات په صحابو کې څه پیش کولای شم چې یو عبارت را په بل په امت کې خوارج هم دغه شکار نه کړي چې دوه عبارت یو ځکه او دغه نه د کفر راو بس نتیجه راو بس په امت کې په پنځپیرانو کې دا مشاهده اولنی ځل خارق کړي چې مخامخ ناشتي تکفیر کوي په دې سره چا تکفیر اول صاحب دویم زمخ کې زم ولې چې د ګورستا په داو کې سلی کې ستاره داو لګ واوره ماته در لګلی هم دا وای د دینه د خدمت د دینه کفر لازمیږي د دینه کفر لازمی لازم المذهب ليس بمذهب لازم المذهب دا مذهب د سره نه دی په دې وجه نه فقها اصول لدی تکفیر د چا نه کیږي الان کې ټول فقها دا ولا فتاوا محمودیه علماء دیوبند مخکې فقها پیش کوم 319 دوی لزوم کفر کا حاصل تو یہ ہے کہ آدمی کوئی ایسا عقیدہ رکھے ایسا عمل اختیار کرے ایسا بات کی جس سے کفر لازم مذهب دا لزوم کفر حاصل دار ہے چې سړی دا سی عقیده اختیار کیا دا سی عمل اختیار کی چې داغه نه کفر لازمیږي لیکن جب اس سے کہا جائے کہ یہ کفر لازم آ گیا تو اس کفر کو تسلیم نہیں هغه ته استاره عقیده نه دا کفر لازمیږي عبارت نه دا تسلیم نه کی ته جمعیت العلماء ولا ته وایا جمعیت العلماء ولا دا چا عبارت چې دا پیش لره ورته وایا استاره دی عبارت نه اخذ مې ربوت انکار لازم ابو ذر دی قائل نه ما دی دا کفر نه دی او دغه تما سره لیکل د فقهاو په اصول باندې به تکفیر دا ول شامی صفحه نمبر 134 دی وای لان لازم المذهب ليس بمذهب په دې سره کفر نه لازمیږي دا ملزم نه جوړیږي دا مولوی صاحب زما سره فتاوا ابن تیمیه شیخ الاسلام صفحه نمبر 96 دی وای ان مذهب الانسان ليس بمذهب له دی وای لازم المذهب دا مذهب نه دی په دې سره چا تکفیر نه کیږي دا واخله مرقات د مولا علی قاری رحم الله صفحه نمبر 306 لان الاصح ان لازم المذهب ليس بلازم دی وای په دې سره تکفیر
تکفیر د چا نه کېږي. تا خو فقهاو اصول لیکلي، په کار دا چې نن تا فقهاو اصول ویلي وي، په هغې ذریعې سره تا تکفیر کړی، نن دې هغه ټول هړپ کړل، هغه ځینې دې ودانګله وتښتېدې. دا قصیرة النونیه د ابن قیم رحمه الله صفحه نمبر 263. ولذلك لم يكن لازما لمذاهب العلماء مذهب بلا برهان. دی وایي لازم المذهب دا مذهب نه په دې سره د چا تکفیر کې امت د فقهاو دا اصول دي، د پنځپیرانو خوارجو دا اصول دي. خوارج په قبرونو کې هم دیو ته حیران چې دا خو زمونږ د ته خاموش شو، ته خاموش شه، ټیم مه حسابوه. یاره ده ته به مې ویلي وې، ته ولې خبرې کې؟ مفتی غلام فرید صاحب د اصولو مطابق دا سړی وباسه. مفتی غلام فرید ته لږ چوپ شه، خاموش شه، ته چوپ شه، ما مناظر خبرې کوو، ما مناظر خبرې کوو. مفتی صاحب اصولو مطابق دا سړی وباسه. نه ټیم به ودرې، دا سړی به وباسي، مخکې به بیا خبره چلو. دریم نمبر دا زما سره مولوي صاحب بل کتاب دی الاعتصام د امام شاطبي صفحه 120. ان الكفر بالمعال ليس بكفر في الحال. دی لازم المذهب. یار نو ټیم کې دا موبایل دی کې څه خبره شو؟ یار بند دی کې، ټیک شو، بند دی کې، ټیک دی یار، جب کې کېږي ټیم مې حسابوه. دا د دې دوه دي زمونږ یو دی جی، د دې دوه دي زمونږ یو دی. هلته یې دوه ناستې زمونږ یو ناستې، دا څه خبره؟ بس خیر دی مې کو ټیک شو ولي زه ټیک دی، چوپ شه چوپ شه چوپ شه، بس خیر دی. دا ګوره مولوي صاحب الاعتصام ولم لیکي لازم المذهب ليس بلازم. دی وایي اصول لیکلي دي په زما سره په شریعت کې د فقهاو په اصولو سره، د فقهاو او دا عجیبه خبره ده، دلته هغه لازم المذهب هم نه راځي رسره، دلته د یو عبارت دپاره بل راځي، د بل لپاره بل. او په دغه اصولو باندې زه مخکې ځم د ده نه یو تپوس کوم، هغه جوابي لیستونه راکړه. بلال مولوي صاحب دا کومو طریقې سره چې ته تکفیر کې په دغه طریقې په جمعیت العلماء کې ستا شاپور شیخو کتاب درته پیش کوم، افضل التراجم، باقاعده به هغې وصیت کوو جمعیت العلماء سره تعلق ساتئ، شاپور شیخ کتاب پیش کوم. عنایت الله شاه ګوراتی په جمعیت العلماء کې ستا ګڼ پنځپیریان مولایان چې دا په جمعیت العلماء کې هغه کافر دي که نه ستا په نسبت باندې یو. دویم نمبر زه مخکې ځم په دغه اصولو سره د پنځپیریانو تکفیر تا ته ښیم چې ستا سترګې لږې رڼا شي، معارضه کې تا ته یو څو عبارات پیش کوم. مثال په طور دا مخکې زه مولوي صاحب د ټولو نه اول راځم، پنځپیریان چې دي تقریبا د 500 نه زیات دلایل زه په معارضه کې پیش کولی شم. د ټولو نه اول دا زما سره د پنځپیریانو کتاب دی، نفي سمای انبیا امت. دا توسل راغلي پنځپیریانو په کتابونه وایي توسل ذریعه د شرک. دا خاموش کا بیا تاسو یو کتاب موبایل ولګوئ، دویم ختم کړئ، ته زموږ په هغې اعتراض دی، ټایم ختم. یاره دا څه شو که ماته درې دې ونیسي، دې کې څه خبره شوله؟ ته چوپ شه. یاره دا خبرې وکړئ که نه، بیا دې دې دویم موبایل بند کړي. یاره په ننه خبره باندې ځي. دا زما سره د پنځپیریانو کتاب دی، نفي سمای انبیا و اموات، صفحه نمبر 523 کې دی لیکي. دی وایي توسل شرک دی، هغه توسل ذریعہ د شرک ده. جو لوگ مر چکے ان لوگوں کی دعا میں وسیلہ بنانا یا تو کفر اور شرک ہے یا کفر اور شرک پیلنے کا ذریعہ ہے. دا واخله نشر الطیب صفحه نمبر 242 معرف القرآن د مفتی شفیع صاحب، هغه وایي په دې باندې د علماء دیوبند اتفاق دی. دی اور چونکہ اس توسل پر کسی صحابی سے نکیر منقول نہیں، اس لیے اس میں اجماع کے معنی گئی. صحابه کرام اجماع د پنځپیریانو په نسبت باندې ټول صحابه کرام رضی الله عنهم کافران شو. دوه عبارات علماء یو ځای کړه، اگر چې پنځپیریانو په مذهب نه، لیکن لازم المذهب لیس بمذهب، هغه دا چې عبارت یو ځای د ټول نه ټولو پنځپیریانو کفر دلته ښکاره شو. نمبر 2. دویم نمبر اوس دا پنځپیریانو تکفیر وکړو د صحابه کرام اور صحابو تکفیر چې څوک په خپل هغه په خپل کافران دي، لہذا پنځپیران اشاعت توحید بلال نه واخله تر شیخ طاهر پورې ټول کافران دي د اصول سره، زما په اصولونه. دویم نمبر مولوي صاحب دا دویم نمبر زم آدم علیه السلام توسل کړو د اله سنن، صفحه نمبر 501 دا دی وی هو وسیلتنا وسیلت ابینا آدم علیه السلام. دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په وسیله نیسو او زمونږ نکاح آدم علیه السلام په وسیله نیولې و. ستا دا کتاب والا وی توسل شرک دی. اوس وګوره ستاسو باندې آدم علیه السلام مشرک، ستاسو باندې علامه ظفر احمد عثماني علماء دیوبند مشرکان جو. څوک چې آدم علیه السلام ته مشرک وي د مسلمان کېدی شي قطعا نشي کېدی. د پنځپیرانو باندې آدم علیه السلام مشرک د بلال په اصول سره، د پنځپیرانو باندې باندې هغه علماء دیوبند کافران شو. مخکې به دا معارضه پیش کوم، سترګې به زرنا کوم ان شاء الله. ماشاءالله बहुत जबरदस्त دو ځله هغه وکړو په مې تاسو خیر ته ماته اشاره کړو صحیح مناظر باندې کړو دا نه مله کوي دا څنګه لګیږي په بل کې نه مله کوي چا حرکات په دا جواب دی او موږ ویل ورکړو مس جوارا کې جوړا کوي مفتی صاحب ټیم به نشته ښه دا امتحان رہی مفتی صاحب
تاول کې بلال پنځپیره وي دی پرې معاف کومه دیوبندي به وي که بلال پنځپیره دی بیا به زه ندیم بدعتي ویم تا تاول ویم زما خلک په اشاعتي پېژني تا خلک په جمیعتي پېژني اشاعتي به وی یا زه به جمیعتي ویم که تا پنځپیره وی زه به ندیم بدعتي بیا ویم دا خبره ده ادب نوم نه اخلي بیا په ادب نوم بیا ورته نوم میلاویږي بیا دې وکې نه ولږ صبر وکړه تا خبره وکړه نه مه کوه درخواست پټېږي یو جواب وکړه بسم الله 50,000 روپۍ تا خبره وکړه مفتی صاحب 15 لک روپۍ د زمونږ د مخکې نه قرضدار یې په هغې کې چې دی 50,000 کټ کا 40 لکه به حواله کېده دغه وروسته بعد بیا وایي تکبیر دا شرعي حکم دی مفتی صاحب ما درته ستا د مشر د کتاب نه پیش کړو ستا مشر تکبیر کړی ما خونده کړه زه خو ویم موږ کافر وایو نو موږ خلکو ته ښایو چې دې مشر دې ویلی دی بیا دی وایي دا کم کې عبارتونه چې تا پیش کړو په دې کې توهین وښایه په پیغمبر سره ټي وي ته توهین نه وایي دا به هم څه غیرتي دا به هم ایماني دومره ایمان خو د ابوجهل هم نه و چې هغه پیغمبر ته ټي وي لته دې کې توهین څه ته وایي ته بیا وایي دا کم عبارتونه چې تا پیش کړو په دې کې یو جمعیت والا نشته سرفراز خان صاحب درې جمعیتې نه کو امینو کاړوي جمعیتې نه کو ستا مشر دی که نه دی ووایه وی کافر دی زما په اعتماد نشته ما ستا د مشرانو دفاع به ته کوې ستا مشر دی دا څنګه جمعیتې نه دی ته به دا ووایې چې دا زما مشر نه دی دا حکم دا فتوا په هغه راځي بس ته یې دفاع مه کوه که ته خپل مشر ګڼې ته خو دا ماته وایې و امام اهل سنت په ځای ما او زما مرشد دی او زما مقتدا دی نن یې د برات اعلان وکړو و امینو کاړوي جمعیتین دی تاسو واورېده نن یې اعلان وکړو سرفراز خان صاحب در جمعیتین نه دی ته ما دا وایې دا څه شی دی چې جمعیتین نه دی نو څه شی دی ته خو دلته وایې وایي جمعیت علما اسلام ته علما دیوبند ترجمانان دا تاسو وایې که نه ترجمان جماعت دی نو سرفراز خان صاحب در دې وویستو نو چې هغه دې وویست هغه دیوبندی نه و دارنګې ستا په نسبت باندې امینو کاړوي نو دارنګې چې دی رحمت کائنات والا جمعیتین نو لکه دا جمعیت څه شی دی د جمعیت تعریف په لګو کې لکه دا تاسو څه ته وایې پته ولګېده دیوبند نه خارج شو ته د هغه دفاع نه شي کولی برات اعلان یې ته وکړو لږ صبر وکړو مفتي صاحب نور به ته وینې بیا دی وایي وایي دې مشرانو کوم کتابونو چې دا وکړل د دې جواب په ما لازم نه دی ولې وایي هغه خو جمعیتیان نه دي ستا مشر نه دی ته دا فتوا په هغو منې ښه بیا د بلال د اصول مطابق مفتي صاحب ما خپل اصول نه دي زده کړي ته به په صحابو کې چې تا کم ماته ووایې که ستا کې لږ علم وی او په جمعیتیانو کې لږ سنجیده کس وی ته به یې نه رالیږلې اوس مفتی صاحب د عایشې رضی الله تعالی عنها حدیث پیش کړو چې هغه وایي چې څوک وایي نبي سلام په ولاړې میچازې کړي دي تصدیق یې مه کوه او بیا وایي حذیفه رضی الله عنه چې نبي سلام په ولاړې میچازې نه دي کړي په ولاړې میچازې کړي عایشه رضی الله عنها نبي سلام په کور کې بیماری ډېره په کور کې عذر راتلی شي مثال په طور یا بهر چې دی په کور کې مثال په طور عایشه رضی الله عنها وایي نبي سلام په ولاړې میچازې نه دي کړي او بهر کې دې شي په عذر وو نبی صلی الله علیه وسلم تکلیف راغلی هغه د کور حالات ذکر کوي او د بعد هغه د بهر حالات ذکر کوي په دې کې تعرض کنده راغی عائشہ تنها وي په کور کې په ولاړې میچازې نه کړي الله دا خو تاسو د الله بنده دی پاک پر رساله کې چې وګوره په کې دا خبر لیکل چې نبی صلی الله علیه وسلم په مفتی خبرې ته بیا جواب راکړي چې په کور عائشہ تنها د کور حالات ذکر کوي چې په ولاړې میچازې نه کړي او د بعد هغه بهر لیدل بل بیا وایي تاسو د ختم نبوت منکر یې ځکه چې شیخ جسدي مثالي تا چې کوم عبارت پیش کو مفتی صاحب ماله دارا که احکام میت و احکام میت کې دا د شیخ سلیم الله خان په زیر نگرانی کې لیکل شوی دا کوم عبارت چې د نبوي صاحب پیش کو دی الارواح على 4 اقسام ارواح الانبیاء تخرج من جسدها وتسير مثل صورتها مثل المسك والكافور په مثل المسك او د کافور دی وتقول في الجنه او ته دا روح دی نور بدن زبتا ده چې اشرف الجواب کې هم داشته خطبات کې علماء کې تقریبا 25-30 ځای وړي چې دا د مشکو د کافور نه جوړل پوښ یا وایي دارنګې معارف القرآن کې دي وایي یو جسم لطیف دی پوښ او ته چې دی ته ورته وایي روح دی مفتی صاحب د مشرانو دې دا وکړه بیا دا خبره کوي وایي هغو د جسد مثالي سره تعلق ګڼي ستا مشر چې دی قبر کې زندګي کې به 223 صفحه کې لیکلي وایي که تعلق لري هم عقیده باطله ده عبارت رکھا 223 نمبر صفحہ رکھا پوچھوے اور 223 نمبر صفحہ کے لکھے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ عالم برزخ میں روح کو جسدی مثالی عطا کیے جاتے ہیں اور روح اس میں داخل کر دیے جاتے ہیں اور روح کا تعلق جسد انصری کے اجزاء یہ کے ساتھ بھی جڑا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جسد انصری کے اجزاء دکھ سکھ محسوس کرتے ہیں اس نظریے کے 2 اجزاء ہیں ایک جسدی مثالی کے اثبات دوسرا روح کا اجزاء یہ کے ساتھ تعلق اس عقیدے کے پہلے جز یعنی جسدی مثالی کا اثبات تو بے اصل اور بے بنیاد ہے اور دویم جز صحیح ہے دغه نه منی مفتی ته مشرانو دي خبر نه بیا ماته وای التزام او لزوم دا مفتی صاحب التزام او لزوم ته د فقهاو د اصول خبر نه تا معمولی بس یو کتاب وګور دا انور شاه کشمیری چې څومره خبره دومره خبره دا د علماء دیوبند مکتبه ده دیوبندی منی کنه منی دا وای التزام او لزوم کوپر میں کچھ فرق نہیں چې کله ضرورت دین کې د ضرورت دین کې بدی کې فرق نشته د پیغمبر عزت کول تعظیم کول دا د ضرورت دین نه دی پدې کې وګوره او دا لزوم دا بتا محموده کې د التزام لزوم خبره چې دی وکړه مفتی سے پاغي کې دا لیکلي دي چې التزام دې ته ویل کی وکړه
कि कोई आदमी ऐसा अक़ीदा रखे, ऐसा अमल इख्तियार करे या ऐसी बात कहे जिससे कोई कुफर लाजिम आ जाए, लेकिन जब इसके कहा जाए कि कुफर लाजिम आ गया तो उसको तस्लीम न करे बल्कि इससे बरात करे। चाहे आगे ना बरात होगी तो बरात ना कहते, इल्तिज़ाम के लुज़ूम देते हो, चाहे ना खुला खबर होती या लिखला शेख हो चाहे तो वो ले चाहे बरात ऐलान हो की और तो बरात ऐलान ना के देवबंदी आलिम दरो मत लो दा किताब पेश करो बताओ महमूदिया अगर दा वेले दा टके कितना पट कोले माता पता नहीं इंशाल्लाह ब्या लिखली दी कि पता ब्या खबर होगा शाहपुर शेख से पता महमूदे के तामशर लिखली दी पदी के लिखली दी कि गोरे यो सड़े पे जमात की मौजूदी बारह के जमात इस्लामी बारह के जवाब सवाल से दागा बस यूमुस की कहने की वो एक अक़ीदतन नहीं नुमुस पे की यो जमात के सड़े को अक़ीदा दा जमात नाखली पोशे आगा हुकम पागने लगी जता द मां पर कुल जमात तब लगे इल्मी नुक्ते इस दका माता तो बोले जमा दावत चिदा मंग पनाज द कजीम मुजिबी जुजिए पिशको मंग टोल जमात तकले वले दी मंगा काफिर नो मंग काफिर बनाता है मंग बताते मंग शेख सु जोड़ो नो काफिर बनाते नहीं बताते हैं मंगा खल को तो काफिर हुआ नो मंग जोड़ो मंग वो तो खायो ची दस्ता मशर दे तो काफिर दे काफिर वले यो तो हुआ उस मख के जमा उस्ताद मशर वही कुरान मजीद के जसदी मिसाली नुम निशान निश्ते लाबल्ला का او د وسیلې خبر چې دوکړه باغې کې اقسام دي کنه توحید او شرک حقیقت ستاسو مشروط بدعت لیکلي دي دا وي په مسلمانانو کې یک چا د عقیده نه و پوه شوې دا نور حسن شاه بخاري په مسلمانانو کې یک چا د عقیده نه و نو ستا په نسبت باندې دغه کوم حواله به کدا یندوان وو پوه شوې که په تبه کې تقسیم نه منې مخکې دا زما سره دی وایي دا آیت الامات ولا په قرآن او حدیث کې د جسدي مثال نوم نشان نشته مخکې مال راکا دا تم بیا دغه ته ابن تیمیه کوبر ولې تو باغه بسکه سرفراز خان صاحب در وایي جسدي مثالي قول دا د معتزله قول له معتزله वगैरह बातिल प्रयोग ने तो सदियों से ये मुगालता पल्ले बांध रखा है कि चूंकि कब्र में शहीद वगैरह किसी भी सही जसद वाले मुर्दे के हयात हमें महसूस नहीं होता वरना इसका शोर मुशाहिदा होता है इसलिए हयात जिसमें उनसरी से मुताल्लिक़ नहीं बल्कि रूह या जसदी मिसाली से वाबस्ता है दल तक دا وایي دا د مسلمانانو چې دی اس عبوسی علماء سنت الجماعت او صوفیه محققین جسم مثال کې قائل ہے قبر کی زندگی راکا قبر کی زندگی کے لیے کلی دے وہی پر قرآن اور حدیث کے صفحہ نمبر 218 کے وہ قرآن میں حدیث میں جسدی مثالی کا نام نشان نہیں ہے پر یہ بلّہ کے لیے کلی وہی حدیث کے قیامت پورے جسدی مثالی ماتا سوک نشوق ہے دا مشر دلی کلی وہ وجودی مثالی شرعان معتبر ہے دین میں اس کا اعتبار ہے 50 صحیح بات بھی کڑے دیر شاید سنی پر اولی بے باخر کے لیے کلی الجاہد بالوجود المثالی ليس من اهل سنت بل في شوب من الاعتزال بما انه يضطر الى تاويل الف نص بل اكثر تاويل بيضا وجسدی مثالی نے انکار دا اعتزال ہے سبا خان تزور جسو کے قائل ہے معتزله ده سو کے منکر معتزله ده ابل مشر دی سو پنځه دی په قرآن حدیث کې نوم نشان نشته دا وای په زرو آیاتونه کې دي نو کده ریښای هغه مشر د زرو آیاتونه انکار وکړو دا کفر ده او کده دروغ دینی نو دا بیا په زرو آیاتونه باندې دروغ وي یو دی وای په قرآن حدیث کې نوم نشان نشته دا په حدیث کې اعتبار ده د علماء راسخین اس کے دلائل کا بڑا بہت رکن سمجھتا ہے او جائز دین انکار معتزله تو ده اعتزال بوئی پکې ده تحریم معنوي ته جوړیږي ستا په نستاری معنوي تا دا کفر ده زه ته مفتی سے خبره کوم کده یو مشر دا خبر دی صحیح نو د زریاتون منکر شو او کده خبر سی هغه په زریاتون دروغ وتل مفتی سے دا ستاره کوبر بل خبر دا زما اصول نو ته د خپل مشرونو دی پاکه کدا مشر ته انکار کوي ته په حکم لګی چې دا زما مشر نه ده جمعیته باندې دا زما مشر نه ده بل خبر ته ما ته دا کې چې ما کوم داوا پیش کړي ستا جواب داوا د هغې اصول مطابق نه ده ما ویلو چې زه به دا خبره کوم ته وایه چې موږ داسې نه یو د هغه چې ته عبارتونه پیش کړې دا به ستا د خروج عن مبحث ما ستا سره خبره شوې وه تا زما سره خبره کړې وه موږ وی 8 غنټې به باسي یو په یو به که په عبارتونو په شریکه کې یا به اول 16 غنټې زما بیا به 16 غنټې ستا وي اصولي دې وکړه مفتی صاحب لیکل شو چې زه به دعوه در کوم ته به په هغې کې دفاع کوې که ستا شوقي زه به خپل عبارتونه نه رنګ ته عبارتونه چې کوم پیش کړې ستا د مشرانو نه به زه ښیم که ته خامخا شوقي نو بیا به دې شکې چې 16 غنټې په دې شو بیا شروع کو 16 غنټې تی ترازونه کوه 16 غنټې په دې ترازونه کو ته جواب کې کله اصول نه وته مفتی صاحب به شکسي ځکه تا ما سره لیکل کړی دي چې موضوع به صرف زمای ته دفاع کې ته دا غاړي عبارتونه چې شری پیش کې په کم شي کې ما پیش کړ په هغه موضوع کې کته معارضه بالمثل کوله شي معارضه بالمثل دیونه کړه تا ته مې معارضه بالمثل بتوې چې هغه څنګه بیا به ان شاء الله باندې ستانه سوالونه کوم تا ما سره لوز معارضه بالمثل کړه دا معارضه بالمثل نه ده او جواب دعوت تا هر جز د دعوی سره زما برابرې کنه دا به ستا شکسي ما وسلستانه دغه مطالبه په دې تران کې بیا کوم چې یو مشر دی وې چې هزار آیتونو په بل کې تا جواب رانه کو دا زما پتا قر شو تا اومنلا چې زما مشر ټلویزیونو د صحابو قول له پیش کو باغې کې خو دیو بل د کافر لبز نشته مسله کې اختلاف کې دی شي مفتی سیبو خود کو پر پتو به بلکې زه خود دغه ثابتوم د صحابو په مس کې به اختلاف وو د علماء دیوبند په مس کې به اختلاف وو د حناب او شافعي په مس کې اختلاف شته خدا سے صریح د کوپر فتوا تاسو تکفیرانی په وړو خبر دخل کوپر فتوا لګی دا براته مفتی صاحب اگر چې دا پنځپریات چې د یو نسبت ته لکه مو حقانیت غو کنه
دا کنزل نه دا خو بار سوره زه تاسو ته درخو دا خپل نسبت نه دی چې خپل نسبت او جماعتي به دی نه وي او تاسو صحیح دی یا متمال دیوبندی میں تمام جماعت ہے پیشاتی نہیں زه جمعیتی نه نوجوان آپ کیم نه یم زه نوجوان آپ کیم ٹھیک ده کنه صحیح ده دا څه خبره ده دا وباسه دا ملګری وباسه دا دریم ځل خلاف ورزي کې مفتي صاحب دا سړی وباسه مفتي صاحب ګور یو کس مزیات درک به اصولي کوي نو به اصولي ولې پرې خو دا دریم ځل دغه ملګری به اصولي کوي دا وباسه دا ځل خان دیګه عبارت دا کتابونو ولا ملګری دریم ځل خلاف ورزي کوي دا ځل به وباسه ها ټول ولې لري کوي څو خبرې کوي وباسه بسم الله الرحمن الرحیم مونږ ویل چې بلال مولوی صاحب د اصول مطابق خبره وکړي خو یقین وکړي هغه نه اصول پیژني او خپل اصول چې کوم وځکړي دلته هغه نه پیژني اول نمبر ماته دی وایي چې یاره ته به عبارات نه پیش کولې تا به اصولي وکړه دلته اعلان کې ما ورسره جواب یې دا وکړه چې تا کوم په جمعیت العلماء والا باندې تهمتونه الزامات لګولي دا خالص الزامات دي دویم نمبر دا ستا چې کوم اصول دي په دې سره صحابه کافران کېږي په دې سره انبیاء کرام کافران کېږي په دې سره احناف کافران کېږي حتی چې په دې سره ستاسو شاته توحید هم نه پاتې کېږي زما خو اصول څه دي دوی وایي معارضه بالمثل ټیک د ما ویل معارضه بالمثل په کومې طریقې سره چې ته تعرضات راوباسي تکبیر کې معارضه بالمثل به زه کومه په کل کې زما معارضه بالمثل مراد و هغه کومه لګیا یم دویم نمبر په مخکې ټرن کې زما یو خبره پاتې شو د شیخ رحیم الله شهید نور الله مرقده غزالی وقت دا غي عبارت پیش کوی هغه چې اجساد په قبرونو کې مو بیت المقدس تم راغلی او حاضر ناظر دا د الله د قدرت شپه د الله د قدرت نه تاسو پنځبيران منکر خو نه یې الته په یو وخت کې په لږ ځکه جسد راشي په دې کې څه اشکال لري عام قانون مطابق د رسول الله صم جسد د یو ځنه په زیاتو کې ګڼل دا حاضر ناظر عقیده ده خو ته د قدرت باندې اعتراضات کې قدرت راغلی په قانون باندې قیاس کې د شیخ رحیم الله په عبارت باندې ځان پوهه کا دویم نمبر د راغینه مخ کې په دې کوی ماته پنځبيره مو نو ټول په مجبوري شرمېږي زه جمعیت العلماء اسلام یو سیاسي جماعت ته تنظیم دی زه عملاً په سیاست کې نه نوجوانان سره تعلق ساتم دی وجنه تا تمایل نوجوانان نه پولی کې جمعیت العلماء اسلام ملکا زرت ګلاب زرت جمعیت العلماء اسلام رکن هم نه یم سره او ما مخکې اصول پیش لاله چې نو د جمعیت العلماء اسلام په دغه کې دستور کې لیکلي دي چې جمعیت العلماء اسلام کې هغه سړی کېدی چې بل جماعت رکن نوي زه باقاعده نوجوانان تنظیم لرم زه څنګه د هغوی د اصولو مطابق په جمعیت کې کېدی شم دویم دی ما ته ووایي ما ته پنځپیری مو نن په خپل دغه باندې شرمېږي الله باندې ولې شرمېږي په دې دویم نمبر دی ما ته وایي وای دا ټول خو کې جمعیتین نه دي ستا مشران خودي کنه نو زما مشران خو ته خبره نه کول تا خو ما بار بل چې نوجوانان نه پولی کې جمعیت العلماء ملکا تا یو جز متعین کړی جمعیت العلماء اسلام نن که پتا کې لګم غیرت مور حلالي پیدا اسکل بسم الله او جمعیت العلماء ولا کوبر پیش کا خدا غوته نشي کولای موضوع نه په تیخ دی خو دی خو بزي دریم نمبر ما ته دا ټول دیوبندیان نو وسا نو ګوره دلته جمعیت العلماء اسلام یو جماعت دی یو تنظیم دی زما واست پاغي کې بحث دی زما واست په نورو مشرانو دیوبندیانو کې بحث نشته لري په نورو دیوبندیانو کې راځي اغزان له موضوع پاغي به بحث کو موضوع خروج مکوا بیا د تطبیق بش کوي ما ویلو عائشہ رضی الله تعالی صحابه کرام رد په اصول مال ته تعرضات پسله دی وای عائشہ رضی الله دا خو په کور کې خبره وخه په دې روایت کې راکو کله هغه مطلقاً خبره کې نبی سم پولاړ سره وړ بول کړي نه دي صحابه کرام کړي دي او بل طرف هغه خو شیر مادر د مور حلال په وګڼل وېس کله ما چې ویل کچا ویل چې نبی سم سر پستر ویل دې ستا ویل کې په الله دروغ ویل ستا په نسبت دا صحابه کافران نه دي لسونه زیات صحابه کرام نمبر بلکې جمهور صحابه مسلک دا چې سر پستر ویل دي مور بي وای نه دي دل څوک چې ویل دي په الله دروغ وای تعرضات جوړ کړه قیده را بقایدا ستا په نسبت صحابه کرام کافر دي په خوارجو کې دا هغه نمونه د خوارجو روحونه مرتهران چې د قسمه تکبیری دي بیا د مخ کې سي او شیخ سلیم الله خان صاحب لیکلي ما الته تطبیق پیش کو چې مثال ستا جدا لري د صوفي کرام جدا لري دا وایو او شیخ سلیم الله خان صاحب لیکلي د روح اقسام ذکر کوي نو د روح اقسام جدا لري جسد مثالی جدا شي دي ته خو جسد مثالی مستقل جدا غني د روح نه جدا علماء دیوبند د روح اقسام جوړل جسد مثالی الترا وستو او هغه مستقل نګړي مار ته مخ کې پرخونه وکړه بیا راغی او قبر کې زندګي لګ جسد مثالی به اصل او به بنیاد نو ټیک شو تاسو چې کوم د به اصل او به بنیاد بیا وایي محمودیه لیکلي دي و چې څوک ته براءت وکي نو که اوس ته جمعیت العلماء دا چا عبارت چې پیش کړي دیو مستقل په ختم نبوت کتابونه لیکلي دي دیو مستقل په توهین انبیاء کتابونه لیکلي دي دیو مستقل صحابه کرام په تکبیر کتابونه لیکلي تور نه تاسو کې دا ستا قدر هغه دا سړی کافر دی څوک دا هغه بار براءت کوي ته پس بیا پټ کې
خو شرم هم څه شي. بیا د شاه صاحب عبارت پیش کو. شاه صاحب وایي امور یقینیه مې امور یقینیه مې د قادیانیت خبره کوي. دا ته چې څه لګېده په امور یقینه کې لګوي پته لګي امور یقیني پیژنې که نه پیژنې. او ما د فقهاو اصول ذکر کړل کتابونه د شاه صاحب رحم الله کتاب د فقهاو د اصولو کتاب نه دی. شاه صاحب نه پته ښه پوهېږي. شاه صاحب د ختم نبوت د قادیاني په خلاف خبره کوي. دلته امور یقینیات دي. دلته ته عامو خبرې په هغې باندې قیاس کړي فقهاو اصول دي رخبېدل. لکه شامي څه معمولي مولا دی شپږ کتابونه ما پېښ کړل. د شاه صاحب په عبارت کې هم دروغ وی او مخکې ما ته وایي ته نیم پېښ کړې هلن کې هغه خبره ته په خپله نه منې. مخکې بیا ما ته وایي جماعت کې سړی وي نو عقیدتن نه وي ما ته وایي. نو زه خو هم دقه وایم ته چې دا د عباراتو نه کومه قید راوبدل جمعیت العلما والا قید کېدی شي یقینا دا په جمعیت العلما کې هېڅ چا عقیده نشي کېدی. تا خو مطلقا تکفیر کړی تا ویل ټول کافران دي. شاپور شیخ دی کافر کو نعت الله شاه ګجراتي دی کافر کو دنیا پنځپیران اوس هم په جمعیت کې ټول دی کافر کړل سره. خو بس اگر شعیب علیه السلام د قوم جدا جدا پیمانې لري بیا ما ته وایي په وسیله کې اقسام دي. د وسیلې اقسامو خبره نه ده. توسل به اعمال الصالحات ستا مشران شرک وایي او اقه څیزه راغسته الغرض دا ګوره دا مولانا محمد طاہر ان کی قرآنی تاریخ الغرض بجاہ انبیاء و صالحین یا ان کی برکت سے دعا اللہ سے کرنا اول تو شرک ہے. اگر شرک نہیں تو مهم شرک ضرور ہے. دستا مشرانو دا تفصیلات ترزان نه پکې لکې په دې وخت کې ما لګوا. دویم نمبر ما درته د پنځپیریانو په دې کې عبارت پیش کو. مخکې دا مخکې زم مولوي صاحب ستا په اصول باندې ستا دوه اصول لکوبر ما پیش کړو. ټایم بیا بندو چې د خبره کې کتاب غواړي ښه ټایم باندې حساب دی حواله ورته ورکړه. خیر دې کتاب نه مونږ عبارت پیش کو زموږ ټرن ختم شي به درکو. ٹھیک ده ٹھیک شو دغه ورک. مخکې زه مولوي صاحب زه دریم نمبر دلیل پیش کوم. آیا برکت شرک دی د پنځپیریانو په نسبت باندې برکت شرک دی د علماء دیوبند په نسبت باندې مستحب دی. دا قاید دی باقاعده عبارت هم نه دي. علماء دیوبند برکت ته جایز وایي دا والا مناسب او ستا پنځپیریان ورته قلائد الاقیان دا ستاسو یو پنځپیری مولا علی کی صفحه 203 دی دوی تو اس شرک الفاظ کے باوجود جماعت سے تعلق نہیں. مولانا شامیزی شهید رحم الله ته وایي په تعلق په برکت سره چې دعا کې داسې الفاظ د شرک دي دا مې استعمالوه. او ستاسو دا مخکې اعلان سنن کې علامه عثماني فرمایي لاجل برکت النبي صلی الله علیه وسلم دی وایي مسجد نبی صلی الله علیه وسلم ته فضیلت حاصل دی د وجې د برکت د نبی علیه السلام نه. دا ګوره علماء دیوبند د پنځپیریانو عقیدتن تضاد دی. دا علماء دیوبند عقیدې ته برکت ته مستحب وایي او پنځپیریان ورته شرک وایي. دا د عقیدو تضاد زه پیش کوم. او ته چې ارتي بوتي دي راغستري صرف الته نه معلومیږي الته هغې نه معلومیږي نه صرف ګسته بکواسات کې باغې باندې. مخکې ځم دا څلور اوس ګوره څوک چې صحابه کرام علماء دیوبند ته کافر وایي دا کافر نه دي ستا په قول پنځپیریان کافر شو. شپږم څلورم نمبر دلیل ته ځم. پنځپیریان د الله دپاره جسم هم ثابتوي مکان هم ثابتوي او دا دواړه د کفر عقیدې دي. دا ستاسو د جماعت یو ذمه دار پیش کوم دغسې نه چې شاید توحید سره تعلق نه ساتي هغه زه پیش کوم. ستاسو د جماعت ذمه دار دی. دا ګوره افادات بخاری خطیب اسلام سید ضیاء الله شاہ بخاری صاحب د دې جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 کې دی وایي جب تک محمد سے رسول اللہ کی بلندیوں تک نہ پہنچا تھا وہ زمانہ تھا کہ وہ لوگ وزر کا سوال نہیں یہ خود مجھے ڈھونڈتا پھرتا تھا اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرا خدا کہاں رہتا ہے. نمبر 1 اول نبی علیہ السلام ته پته نه و چې الله چرته و د الله ورته نه و معلوم. دویم نمبر الله کہاں رہتا تھا ځای ورته مقرر کو مکان ورله ثابت کو دم د کفر عقیده. دریم نمبر د الله دپاره اوسېدل ثابت کړل چې د انسانانو صفت دي. درې کفري عقیدې ستاره پنځپیریانو صراحتن دا درواخلي. مخکې ځم مولوي صاحبو دا پنځم نمبر عقیده پیش کوم. ته منځ کې خبرې مه کوه که نه ته خبره نه پوهېږې چې ټرن ختم شي بیا وغواړه کتاب. دا ټایم مه حسابوه زما ته مه کوه خبرې پرېږدوه ته زمونږ صرف هغه تسلسل کټ کوي بس نور څه دا ټایم مه حسابوه ښه. دا مخکې زم پنځم نمبر عقیده دی وایي حیات قبر شرک دی. پنځپیریان وایي حیات قبر شرک دی. شپږم نمبر دا لاړه دی وایي وقت النشور سے پہلے حیات ناسوتی کا قول عناد اور حق میں تحریف اور خروج یعنی الاسلام ہے. دا تبین الحق استبدام آجوب دا ستاسو پنځپیری مولا وایي. او دویم نمبر علماء دیوبند دغې ته څه وایي معارف القرآن جلد 5 صفحه نمبر 278 کې مفتی شفیع صاحب رحم الله لیکي وایي د قبر حیات چې دی دا متواترات دي د قرآن مجید د 11 آیتونو مفتی شفیع صاحب رحم الله بقول معارف القرآن جلد 5 صفحه نمبر 278 کې لیکي او د متواتر احادیثونه ثابت دي. وسته وایي علماء دیوبند وایي د متواتراتونه ثابت دي او پنځپیریان وایي دا شرک دی. نو اوس د دیو په نسبت باندې مفتی شفیع صاحب علماء دیوبند مشرکان کافران شو. مخکې زه مولوي صاحب شپږم نمبر دلیل ابن تیمیه رحم الله فرمایي کتاب صفحه 78 مجموع الفتاوا کې هم وایي دی وایي قول من یقول ان النعیم والعذاب لا يكون الا على الروح. دی وایي څوک دا خبره کوي چې عذاب او ثواب صرف په روح باندې دی. وان البدن لا ينام ولا يعذب بدن ته هغه عذاب او ثواب نه میلاویږي. وهذا تقوله الفلاسفه المنکرون لمذهب دا فلسفو مذهب دی. وهؤلاء کفار باجماع المسلمین دا څوک چې جسم د عذاب نه
انکار کوي دا په اجماع مسلمانانو سره کافران دي دا والا د پنځپیرانو عقاید علماء اسلام صفحہ نمبر 134 عذاب کا معاملہ تو اس قبر میں نہیں ہوتا اور نہ ہی اس قبر والی جسم کو ہوتا ہے عذاب و ثواب دی قبر کی نہیں ندی جسم تی دا عذاب و ثواب معاملہ ګوره د ابن تیمیه رحم الله فرمایي متواترات دي کافر د ابن تیمیه دغه موي پنځپیران د ابن قیم او ابن تیمیه فتوا سره کافر دي یقینا مونږ کافر ورته نه وایو لیکن په خپل اصول سره کافران دي وم نمبر مخکې مناسبو مخکې زوم علیه دا مسلم شریف جل 1 دا پنځپیران وایي په دې قبر کې جسم د پر سوال جواب نشته ری بلال مولوی صاحب توجه کې تیارې به مخکې کړه دا مسلم شریف جل 1 صفحه نمبر 76 عمرو ابن العاص رضی الله دا سوال جواب احادیث متواتر دي او ابن العاص صحابي رسول الله صحابو په دور کې چې کله وفات کیږي هغه وصیت کوي بچیا زه چې مړ شم په ما باندې خاوري انبار کوي ثم اقيموا حول قبري قدر ما تنهر جذور دومره وخت زما په قبر ودرې څومره چې یو اوښ ذبح کېږي د هغې غوښه تقسیمېږي ولې حتی استأنس بکم وانظر ماذا اراجع برسول الله زه به په تا سره مانوس یم ډاړه ویم چې د قبر خوا کې ولاړې زه به پوهېږم چې زه رب استاسو ته څه جواب ورکړم سوال جواب په دې قبر کې بچی د قبر خوا ته ودرېږه دا زما سره مولوي صاحب مشکات شریف د اذا اقبر المیت کله چې قبر کې میت دفن شي هغې ته فرشتې راځي سوال جواب ورنه کوي خبرې مه کوه ټول زما په ټرن کې لګې تیارې کې اوس غوږ کېږه زما جواب وکړه بیا وروسته دا خو څه خبرې کوې که نه دا خو ته کتاب نه غواړې کتاب نه غواړي ټرن ختم شي اوس دغه کتابونه وغواړئ نه بعد ټایم صحیح دی هغه راوړه زیو الله شاه کتاب راکا تبین راکا کتاب راکا تبین هغه سید الله شاه بخاری کتاب راکا سید الله شاه بخاری غدانو هغه بل هغه مکان بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب دا خبره کوي وای دا ستا چې زما د مشر کې هغه پیش کو چې هم جسد عنصري چې دی دا دلته هم الته دا قدرت دی نو بریلیانو هغه بیا قدرت د الله نه دی هغه هم د الله قدرت دی د الله باندې زم علماء دیوبند ویل ته ناممکن وو استاد یو مشر ویل ته ناممکن وو هغه د الله د قدرت نه منکر وو مفتی ستا حواس خراب شوي دي ته پوهېږې نو بیا دی وایي یاره وایي زه خو په دې جماعت کې نه یم او وایي په تا باندې په پنجپیریت باندې ته شرمېږې مفتی صاحب زما خبره واوره په پنجپیریت باندې زه فخر کوم زه پنجپیری نه زه کټر پنجپیری یم زه اشاعت په ما کې د پنجپیریت غیرت دی خو تا ته ما ووایي چې پنجپیری نوم دې ووایي د ما په دې ملک کې زموږ د جماعت نوم چې کوم دی اشاعت دی ستا د جمعیت دی چې دې ووایي نو بیا درته جواب میلاوېږي زه پې فخر کوم خو تا ته پرېږدم نو چې تا غلط الفاظ نه استعمالوې بیا دې ما ته وایي وایي یاره زما د مشرانو کتابونه پیش کا سرفراز خان خو ستا مشر نه و امین صدرکاوي ستا مشر نه و نظریې کې ورسره یو وی که نه ستا د نظریې څه دی نظریې کې ورسره اختلاف دی د هغه دفاع وکړه وایي تعویل لا شیء تنها وښیه مفتی صاحب انکار دی وکړو علما بدر پورې خان دي ټولو فقهاو دا لیکلي علماو په کتابونو کې دي ستاسو مشرانو په کتابونو کې هم دي وګوره بیا دې ما ته وایي د صحابو تکفیر د الله بنده صحابه زما د سر تاجونه دي ما نه دي کړي زما د مشر کتاب وښیه ته چې دی تا ګوره مفتی صاحب دې پرې به ته د عبارتونو دفاع کوې که دې پرې مفتی صاحب د نوې عبارت پیش کو دا کوم لیکل شو مفتی صاحب ته په دې ټینګ کې سالسي کې مناظره به ودرې ځکه چې کښته شوقي 4 غنټې بعد بیا زما دور بیا 4 غنټې بعد اعتراضونه کوي دا به نه وي بیا وایي هغه د روح اقسام ذکر کوي مفتی صاحب د روح نه وایي جسد ته چې د جسد تقسیم کړو ته په عربۍ قسم دی که پوهېږې ته راکه دا ارواح دغه چې دی تا یې لیکلي وایي چې دا وځي وایي دې جسد نه وځي الارواح الاربعة اقسام د دې څخه نه وځي چېرته ځي راکه چېرته ځي جسد مثالي ته ځي هغه مثل د مشکو د کاپور په شان د جسد تقسیم کوي ته سره پوهېږې نو پوه شوې مخکې دی ما ته وایي شیخ طاهر د ختم نبوت خدمت وښیه د الله بنده ختم نبوت عقیده چې کومه وه الحمدلله د شرک بدعت نبی سلام د کومې دغه لپاره راغلی د شرک د ختمېدو لپاره د بدعت د ختمېدو لپاره راغلی ته د بدعتو بوجۍ یې د شرک ډېره کوي ته د ختم نبوت نوم څه کوې کوم کتابونه چې ستا مشرانو لیکلي یا د ختم نبوت جلسې چې کوئ هغه د اوټونو دپاره کوئ د چاندو دپاره کوئ وایي ستا مشران دا یې ومنله وایي ستا مشران هم د چاندو وایي ستا مشران هم د ختم نبوت مسله شروع کړه چې پیسې ورته میلاو شي وایي منله چې ختم نبوت صرف د چاندې سبب جوړېږي او په دې کې د دنیا لپاره صرف چانده ده راکه احکام میت تو په دې کې دا دي بله خبره دی دا کوي مفتی صاحب وایي یاره وایي توهین مفتی صاحب ما ته وایي دا وایي هغوی دا د امور یقیني ده د انبیاو توهین د امور یقینونه نه دی د انبیاو توهین د څه شي نه دی د انبیاو توهین باندې انبیاو په عزت او په ناموس باندې ایمان راوړل ضروري دي مفتی صاحب تا ته ما د لزومي کفر چې کوم وي هغه چې کله د براعت اعلان نه کوي تا د هغې جواب رانه کو بیا وایي یاره وایي ستا د مشر وسیلې ته کفر ویلی تا ته ما وایي مفتی صاحب ستا د مشر وسیله بالذواتو ګوره بجای نبي وسیله بالاعمال ته ګوره تا وایي وسیله بالاعمال نبی باندې منګه که چا وایي په اعمالو صالحو باندې زموږ مشرانو کې شرک نشته تا ته ما وسیله بجای نبي دلته ستا د مشر هم لیکلي وایي دا بدعت دي په مصابیح دلته لیکلي دي ائمه دین کې نزدیک به مشروع مسنون نه ہے بجای نبی و بحرمت النبی دا وګوره
بیا وایي دا مسنون نه دی په صحابو کې د چا نه منقول نه ایسه عقیده ایسه عقیده صحابه سي به منقول نه په شریعت کې نشته نو په شریعت کې نشته د اندوان رسم دی دې مشر دی ویلي ما خو نه دی ویلي ګوره ستا د خبر جواب کوم زه خپل خبرې جواب ما خبرې جواب نه راکې بیا وایي دا مشر دی الله نه مکان ثابت دی مفتی صاحب دروغ بنوي وي سړی الله ولله ما فی السماوات الله په اسمان کې دی دا څه شو دا عجیبه خبره کوي پوه شوې او دا غي تفصیل لاندې لګ وګوره دغه آیات دغه کوي وجدک دوالن یہ خود مجھے ڈھونڈتا ہے پھرتا ہے دا خدا آیات تفصیل کې دغه الله بندا بس دا وای بس خو دې دغه آیات ته پھرته نو ماته ته ولا هما فی السماوات و فی الارض سر بسکه الله په اسمانونو کې دی حدیث سره بسکه دا الله بندا مخ کې دی وای دا قبر بارکه د حیات قبر بارکه تاسو د شرک وای مفتی صاحب حیات قبر باندې کې د شرک لپاره بخې بل ځان د مطالبه کوم حیات ته تقسیم منی کنه منی زه د علماء دیوبند وخیمه ته داسې حیات منې چې مړي کورونو ته هم راځي بیا بچي هم کېږي مالک او مملوک زه نن چیلنج ورکوم دې پرې بیا راشي مالک نو مملوک ته سره هم پیدا شي انشاءالله نن به ما ته ځان مسلمان ثابت دی مالک او مملوک او دغه آیات چې دا خروج عن الاسلام دی دغه آیات چې دا ته قایل ستو خو مړي مددونه کوي خبرون ته راځي یعنی ستا مشر وایي تصرف پتا حاصل و دا خوشبو عقیده کوي مړ پاوال وته دا ستا عقیده د مفتی صاحب دغه حیات دا وایي هغه حیات چې کوم په نصر چې کوم حیات ثابت دی هغه موږ نه وایو کوم چې هغه تعالی چې هغه ته تصرف ولا حیات نه د هغې منکر موږ نه یو موږ د هغې قایل یو او ستا د مشر په دې کې لیکلی دی منیر منور په دې کې د لیکلی چې شیخ طاهر عقیده شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پنجپیر رحیم الله تو د کوم دیوت رحیم الله وای او د مخ کې لیکلی دی وای وکیل مفتی صاحب وای شیخ مولانا طاهر پنجپیر صاحب نے اس بات پر کہ قبر میں میت کو عذاب دیا جاتا ہے تو اس میں اتنی حیات رکھ دی جاتی ہے جس سے وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اس پر انہیں البصائر میں 5 حوالے نقل کیا وای 15 ځایه شیخ طاهر رحمه الله امام انقلاب هغه دا تسلیم کړی دی چې د قبر عذاب شته مشر دی وای د قبر عذاب شته پنجپیریان د قبر عذاب مني 15 ځایه په خپل کتاب کې لیکي او کشر د مشر نه باغی راغی وای زما مشران نه پوهېدل زه پتوه لګوم چې تاسو د قبر نه مرئ مفتی صاحب مخکې د زما دا مشر ستا دا مشر چې دی دا مفتی صاحب نوی عبارت باندې زما د برتوني بابا کې 4 غنټې بیا په دې نه وروسته بله شروع کړه کدي خلاف دې وکړو دا مشر دی وایي مفتی صاحب و چې څوک د جسدي مثالي قایلي ما ته وکړې تیاره اوس مه کوم ما دې نه پرېښودم و چې څوک د جسدي مثالي قایلي او څوک و چې نبی سلام روح ووتو په بل جسد کې واچوله شوې دا سره د جسد د ختم نبوت څخه منکر شو مخکې په صفحه نمبر 123 کې دی لیکي و چې نبی علیه السلام روح ووتو او بل جسد ته لاړ دا بل جسد نبی دی او که نه دی که نبی د ختم نبوت څخه انکار راغی که نبی نه نو وای نبی روح په غیر نبی کې دا توهین دی په 119 کې که جسدي مثالي دی ومنو د ښځې به یې بل خاوند منې د ښځې به یې بل خاوند منې دا زما سره راکه ما سره چې دی دا زما سره کې دغه دې رحمت کائنات ولا وای نبی علیه السلام ډېرې موقعو د خلکو سره میلاو شوی په یخه راځي ګرځي نو بیا وایي دا څنګه شو چې نبی علیه السلام په مکه کې دی هم په مدینه کې دی هم دلته ګرځي دا ولې د هغې جواب کوي وایي د هغې دپاره په 281 نمبر صفحه کوي وایي د دې دپاره به وایي غوږ کې ده رسول سلام مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے تو یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے کیا رسول سلام مدینہ منورہ کے بغیر بھی کبھی کبھی دوسری جگہ جلوہ افروز ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وجود مثالی کو سمجھا جائے وایي دی وایي چې بل جسد دی ومنو نو روح دی په غیر نبی کې ومنو که و دی ومنو د ښځې ولا بل خاوند ومنو او دی وایي نبی علیه الصلاة والسلام چې دا خلکو سره میلاویږي په وجود مثالي سره میلاویږي ځکه د دې دپاره به دا منې نو زه یم دا اوس دی د ختم نبوت منکر دی یا د نبي روح په غیر نبی کې مني دا هم چې دی توهین دا هم یو کفر دی او دی وایي دا د ښځې بل خاوند منل دي مفتی صاحب داسې الفاظ ابو جهل نه دي ویلي مفتی صاحب داسې الفاظ ابو جهل هم نه دي ویلي د دې جواب پر راکړی تقریبا 15-20 حوالې ستا د مشرانو په دې باندې دي چې هغه وایي دا چې دی بل جسد دی ول ومنو دارنګې مال اول دا کتاب راکړه مالا تفسیر مظهری راکا هغه هم د بل جسد منلی دی روح المانی راکا روح المانی را تفسیر مصدقه تفسیر دلی کلی دی مفتی صاحب والنسبي في بحر الكلام جعل الارواح لاربعه اقسام ارواح الانبياء عليهم السلام تخرج من جسدها ويسور مثل صورتها مثل المسك والكافور والمكتسب ما تبي تعرف ان بريخودم خذ بدينا وتكون في الجنه دوي واذا انبياء ارواح زي جسدي مثالي تزي دا مشهور جسدي مثالي ولا مال دخدي بل خوند ده خد من بين انكار ده غستاق ده كفر نشي ابو جهل بیا پس کافر دی مکتسب دا د ما سره تفسیری مظهری دی وای دی هم دغه جسدي مثال ذکر کوي ها دی وای قال الشعبي في بحر الكلام الارواح والاربعه اوجه ارواح الانبياء تخرج من جسدها وتسير مثل
مثل سورة المسك والكافور وتكون في الجنة تأكل وتشرب وتنعم تقع جسدي مثالي ولا من لا ده ما صار شرح الصدور ولا دم تقع آيات مثل دوي أرواح لم تخرج من جسدها ويسور مثل جسدها مثل المسك والكافور دق مثل جسد المسك والكافور جو كم پیش کړو دا ما سره چې ده بحر الكلام کې دق أرواح لم تخرج من جسدها وتسير صورتها مثل المسك والكافور وتكون في الجنة ده هم دق عبارت پیش کړي مفتی صاحب زما سره چې ده دا نشر تیب اوس مخې تراکا هغه کوم دق عبارت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسدی مثالی منل دی مخکې زما سره چې ده آپ کی مسائل چې هغه کوم دغه دی و جسدی مثالی د انبیاء دا مشر دوی کې جسدی مثالی ورمه د خدي بل خوند دی دا توهین او کوپر دی دی وی د ختم نبوت انکار راځي دا علماء د ختم نبوت منکر وو مفتی سے بعد نبی روح په غیر نبی کې راځي دا هم توهین دی آپ کی مسائل والا وی د نبی جسدی مثالی دی منی د انبیاء ولرا چې انبیاء چې بیت المقدس کې کوم په جسدی مثالی سره دی وی د خدي بل خوند منلی مفتی سے جوابونه در باندې شو زما د یوې خبرې جواب مفتی سیم نه کوي دا ستا شکست دی مفتی سے تیارې مکه وکنه مفتی سے ما دا وکیده کنه نو ته ما پرې دی په خپل ټرم کې بیا په خلاف نه کې ما په خپل ټرم کې نه نه خو کتاب نه راغلم خو دا غزل نه کې خبره ځان والا نه غواړم ما اوس وته ټیم ښه چې ما کولې کنه ته به زه ما نه کړم ها صحیح دا ټیم ودرو شاته ټیم ودرو اوس شروع کا دا مشر دی وای مفتی سے وہ ایک مثال غالباً ان میں ابن عربی تھا جو طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ تو خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے ان کا ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام کی روح سے تو اس روح نے آواز دی ابن عربی تو میرے اولاد میں سے وہی دے وہی آدم علیہ السلام روح سے ملاقات جو ہوتا اس کے ابن عربی تو ما بچے دا مشرزی پینزہ سے وہی روح بغیر دا جسد نہ شفا دے کے دے وہی دا اللہ قدرت جدا دے خو عادت ادا نہ دے مفتی سی وس پتو گورے ما تا تڑیو دے ہوئے او دا موبایل ته والا څنګه بنا کړ یار بس تاسو چوپ شئ صفر ته چوپ باباتونه مخکې کما چې دې ما ته وایو دې ما ته وایي په درمیان کې چې ته به عبارات نه پیش کې الان کې ما ورته زه به مبارزه کوم د بلال مولوي صاحب ته ما ویلو یا به عقیده په عقیده بحث وکړو د هغې ته نه و تیار ما ورته دویم به دا وکړو چې مناظرې ترتیب به دا کړو ته به یو کتاب پیش کې استدلال به تکې ما ته به راکړې زه به جواب کوم زه به هم دا کوم یو کتاب به پیش کوم استدلال به کوم تاله به جواب در کوم ځکه په لس منټ کې لس کتابونه چې ته پیش کړې هغې خو وضاحتونه نه کېږي په لس منټ کې د لس کتابونو هغې ته نه و تیار نو ما سره اخري چانس معارضه پاتې شوه هغه معارضه بالمثل زه کوم الحمدلله روان یم د اصولو مطابق ته نه وې تیار ستا په بې اصولۍ کې هم زه په اصولو روان یم در سره بیا بلال مولوي صاحب مخکې لاړو هغه زما جوابات خو یې حذف کړله چې کوم پې ما زور کړي دی وایي چې د جسدي مثالي د جسدي عنصري چې په دوو ځایګو دا د الله قدرت و الان کې دی غلط بیاني وکړه ما وی د معراج شپه د قدرت شپه وه ما عام قانون نه دی ویلی چې په دوو ځایګو کې ما ویل د معراج شپه د الله د قدرت وه خو دا وګوره هغه بریلیانو نه زیات دی اخوځي تحریفات کوي دویم نمبر دی ما ته ستا مشران خو وکنه نو زما په مشرانو خو تا ته ما چغې ویلې چې نوجواناب ولیکه تا را سره نه لیکله زه مشرانو په دفاع پوهېږم هغه تور نه تښتې چې په زور په شپږ میاشتو کې مې ورته تیار کړه چې مشرانو په کفر دې را سره خبره وکړه خو تا لیکلی جمعیت العلما دی عبارت به هغوی پیش کړې که نه یې در سره اخره کې خلک ګوري چې تا لیکلی به دا وکړي جمعیت العلما اسلام و ستا سره تر اوسه پورې یو عبارت تر جمعیت العلما اسلام پیش نه کړو ستا چې کومه دا ولیکلې تر اخره پورې به ته ناکام یې انشاءالله دا نور هم زه درته هسې اصولا جوابات چې در کومه دا جوابات زما په ذمې نشته دی زما په ذمې د هغه عباراتو جوابات دي چې جمعیت العلما والا پیش کړي ما دستور د جمعیت العلما اسلام پیش کړو زه ورته ګوره د اشاعت توحید د مشرانو کتابونه پیش کړو که ده کې لږ غیرت دی پنجپیریانو کې دی یم اشاعتیان به ورته ویم پنجپیریانو خفه کېږي دی دې دغسې اوچت کړي چې زموږ د جمعیت العلما اسلام د مشرانو دی پیش کړي فتوی به چا لګولی ده او خبرې به چا پسې کوي دریم نمبر دی بیا مخکې وایي صحابه زما د سر تاجونه دي نو زه مې انبیاو صحابه زما د سر تاجونه دغه عقیده خو زموږ مشران هم نه بدي دا ته چې به څه باندې لګیایي هغه چې د بل چا لپاره ځان دپاره ته کوم اصول خپلوي بل چا لپاره هم خپل کړه کنه بیا مخکې دی سي وایي
وای دا ته چې کوم جسم مثالی ما باندې اعتراض کې وای الته خو جسم تقسیم دالن کې کوم کتاب چې پیش کړو الته الارواح على 4 اقسام الته وای الارواح على 4 اقسام نه کتاب شیخ سلیم الله خان صاحب چې پیش کو او هغه زورته دوباره عبارت وای نه راخلی نو دغه عمره په کتاب باندې دروغ وای بیا مخکې وای د ختم نبوت خدمت ما ورته یو خدمت تیر مشر د شیخ طاهر صاحب وای د توحید خدمت یې کړو کنه د توحید خدمت خو قادیانی هم کړو نو تاسو چې ختم نبوت خدمت یې کړو پته نه لګي په کوم طرف باندې روانې پوهېږي وام دي کوم ځای او ډب دي کوم ځای کوي د خپل مشران هم درپسې ښه شرمنده چې دا کومه نمونه ناسته وه شپږم نمبر دی وایي د انبیاو توهین وایي د امور یقینا بېشکه دی خو ته وښیه که نه توهین خو ته نشته دی ته خو یو عبارت د مثالي رالی هغه تا یادوي ته په بل چا باندې پټ کې دا خو تاسې په ګډو وډو لګیایي اتم نمبر ما ورته مکان ثابتوي دی وایي ولله ما فی السماوات معلومه شو چې دی هم د مکان ثابت دی د الله دپاره قایل دی ولله ما فی السماوات کې بروسته باس وکړو خو عموما ستا مشر مکان ثابت کړی دی جسم یې ثابت کړی دی درېیم عقیده الله تعالی ته پته نه و چې نبي علیه صلات وسلام کوم ذکر درې عقیدې ستا د کفر ما بیان کړې او جواب ولله ما فی السماوات خلک به در باندې ښه شرمېږي چې دی څه شی ویلي دي مشرانو جواب دی وکړه مخکې وایي بجاه النبي ته وایي ویله چې دا په شریعت کې نشته دی ګوره بجاه النبي کې اختلاف سره چې دا لفظ د چون کې معتزله یو اختلافي عقیده روانه وه چې بجاه النبي په الله باندې دیو لازمي نو نور الفاظ د توسل په اجماع سره د نشر طیبه حواله مې تبرش کړې وه د ټولو په نسبت بالاتفاق جایز ده او ستا مشر په ذوات فاضله سره وسیله مطلقا شرک ګڼي د سره هغې دواړو کې فرق دی اعمال صالحه ته مزه ذوات فاضله باندې زما استاباس دی بیا هغې نه مخکې دی راځي وایي عقیده د شیخ القرآن طاهر صاحب وایي لیکلی چې قبر کې عذاب او ګوره په پنځپیرانو کې په عذاب قبر کې شیخ طاهر صاحب قایل دی د هغې نه بعد کې پنځپیران ټول د قبر کې به دې قبر کې د ژوند او عذاب ثواب د جسم لپاره منکر دي دا موږ بار بار په خپلو کتابونو کې وضاحت کړی چې شیخ طاهر صاحب د قبر په مسله کې په کوم طرف تللی دی هغې پرېښې ده خان باچا لیکلی دي نیلوي لیکلی دي عقاید علما اسلام لیکلی چې په دې قبر کې عذاب ثواب منل ژوند منل دا شرک دی یو حواله مې پېښ کړې مخکې به نورې پېښ کوم او بیا دې مخکې راغی وایي روح بل جسد ته لاړو دا توهین دی جسم مثالي سره ملاقات ته د ښځې بل خاوند تلاش کو دا ستاسو پنځپیرانو مې نوي میړونه تلاش کړي دی اقامت البرهان دی وګوره د دې صفحه نمبر 170 وایي بہت سے صالحین کہتے ہیں کہ ان کو بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور چیز ان سے بعید بھی نہیں در حقیقت یہ زیارت جسمانی ہوتی ہے روحانی ہوتی ہے جسمانی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ میں بعض لوگوں کو آپ نظر آتے ہیں اور بعض کو نظر نہیں آتے دقه ملاقاتونه ستاسو دا ثابتوي او نیلوي صاحب خو په صراحت سره دی حق کوي که یو څوک دا وکړي چې د پلانکین نبي ولي سره زما ملاقات شوی دی دا د هغه جسم مثالي سره ملاقات دی بقول ستا د ټول پنځپیرانو د ښځو نوي میړونه تلاش کړل تا دا ستا په لهجه کې درته وایم لهجه صحیح استعمالوه چې جواب درته سم میلاویږي بیا دې مخکې وایي او دا هغه در پنځپیرانو اعلان حق واوره دی وایي المحند میں علامہ سیوطی کا حوالہ ہے جو کہتے حضرات انبیاء قبروں سے نکل کر زمین کی کناروں میں سیر کرتی ہے ستا خپل پنځپیرانو میندونه میړونه پیدا کړل دا دي دا رنیا میړونه یې در واخله پاس سم استعمالوه چې سم درته استعمالوي مخکې ما د دیو عبارت د جسد مثالي ته بیا راغی ما وی چې علماء دیوبند جسد مثالي مستقل نه ګڼي هغه دقه روح تعبیر کوي د علامه عثماني حواله مې پېښ کړې او یادونه یې هم لګیا او دی بیا قره پنځپیران جسد مثالي مستقل ګڼي علماء دیوبند د جسد مثالي جسد عنصري تابع ګڼي دیو چې دی اگر جسد عنصري د سره د نبوت د حیات نه انکار درېیم نمبر علماء دیوبند جسد مثالي چې روح ورته ویل کېږي هغوی ورته جسد مثالي وایي د جسم سره تعلق د حیات مري پنځپیران دغه څیز ته شرک وایي په تا هغوی کې فرق دی ته څنګه جسد مثالي کې دا خو ستا ما مخکې بنیاد وویستلو خو تا سره نور څه شته نه په دغې به نه لګیا مخکې بهرحال ما د پنځپیرانو عبارت پیش کوله ما ویله چې په دغه قبر کې سوال او جواب دی دا متواتراتو نه ثابت دی دا مولوي صاحب دا وګوره مشکات شریف عن جابر رضی الله عنه النبي صلی الله علیه وسلم قال اذا ادخل الميت القبر ميت چې کله قبر ته داخل چې مسرت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه دا مړی په قبر کې کینی د سترګې مګي دغسې سوال جواب او را پنځپیران څه وایي دا را پنځپیرانو تحفة الاشاعت شیخ طیب صاحب تقریض دی پې دی وایي وکیف یتکلم ویجیب دا څنګه خبرې کوي څنګه جواب ورته ورکوي اقول ان کان میتا فکیف یبتوانی که دا مړی نو سترګې څنګه دغه کوي وکیف یتکلم څنګه خبرې کوي هغه وایي سوال جواب متواترات دي پنځپیری وایي څنګه کوي پنځپیران نه خو د قبر ژوند مني نه سوال جواب دا د متواتراتو نه انکار دی دا لازم خبره هم نه ده ستا عقیده د خپل عقیدې مطابق کفر ته لاړې ما خو تاویل کو کافر درته نه وایم خو خپل عقایدو پر رڼا په سترګو چې وګورې ستا پنځپیران وختي اسلام نه ستا په اصولو سره خارج شوي مخکې نه مولوي صاحب او دا نهم نمبر ستا عقیده پیش کوم اقامت البرهان صفحه 198 دی وایي د نبي علیه صلات وسلام روح په جنت کې دی په اعلی علیین کې دی دی وایي د نبي علیه السلام روح په اعلی علیین کې دی جسم مبارک دغه ټولو نعمتونو نه پنځپیرانو په نسبت باندې محروم دی دا
ریاض الجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پر اگر پنځپیران دغه نه منکر د امت د اجماعي عقیده نه د متواتر عقیده نه ستا په نسبت پنځپیران کافران. لسم نمبر شد رحال د نبی علیہ السلام قبر مبارک تتلل دا ستاسو فتح المبین د خضر حیات صاحب دے. مسئلہ توسل شد رحال اور استشفاء میں آپ حضرات کو پر درجے کا بدعتی اور مشرک اکبر برتاتی ہے. دیوی شد رحال چی دے سوک چی ردی قیلی دا مشرک اکبر دے خضر حیات ستا مشر ہوئی تو مشرانو کتابینو پیش کو دا والا الاو سرند علامہ عثمانی فدل علی استحباب شد الرحال لزیارتی دا علماء دیوبند مسلک ذکر کے. علماء دیوبند شد الرحال دا استحباب قائل لے. علماء دیوبند شد الرحال تا مستحب ہوئی او خضر حیات سے پنځپیرانو مشر ہوئی وی مشرک اکبر د دیو پنځ علماء دیوبند مشرکان اکبر شو لوی مشرکان شو واستوى سوق مشرک علماء دیوبند ته لوی مشرکان وي دا کافران نه دي. او زه چې کوم عبارت پیش کوم دا عقیدې تضادوم علماء دیوبند دا عقیده پنځپیرانو دا عقیده زه ستا په شان بوسو کې وبنه بوزم چې چا په عبارتونو کې توحید کوم. مکي زمونی صاحب دا ستاسو مولوی صاحب یو لسمه عقیده پیش کوم صرف عبارت نه عقیده پیش کوم. سماع الموتى تبرا شو دا ستاسو نشر القرآن دی د شیخ غلام الله خان صاحب په حواله سره وای مولانا سید جنت الله شاه بخاری کی همنوات شیخ طاهر صاحب دغه همنوا اور کسی کے پروا کی بغیر قارین سماع ہوتا کو کافر و مشرک سمجھتے چا پروا میں نہ کول شیخ طاهر بقارین سماع ہوتا دا مشرکان او کافران ویل دا دی اوس واخله مولوی دا دی نه د حقم د خبره لیکلی دا اوس دا جواهر القرآن را والا بل مشر دی. صفحہ نمبر دیوی سماع موتا کا مسئلہ زمانی صحابہ سے مختلف فی چلا رہے پس صحابوں کے اختلاف د شیخ طاهر پنځبانی صحابہ مشرکان کافران شو ور چر کو پر اعلان ہوگا او دیم لیکلی فتح الرحمن سوک چې صحابه کرامو ته کافران وای په قول د بلال هغه کافران دي وایا شیخ طاهر سے طریقے دا مفتی شفیع سے دے معرف القرآن جلد سے دے وای یہ مسئلہ مردی کوئی کلام سن سکتی ہے ان مسائل میں سے جن میں خود صحابہ کرام کا باہم اختلاف رہے. عبداللہ ابن عمر سماع موتا کو ثابت قرار دیتے ہیں. ابن عمر ددیو پنس مشرک عمر فاروق ددیو پنس مشرک جمهور صحابہ کرام ددیو پنس مشرک اور جمهور امت ددیو پنس مشرک دا اکابر علماء دیوبندی او مخکې دا مفتی شفیع صاحب دی مخکې 12 نمبر عقیده ته استاد چې ستا کفري عقیده ده دی وای دا او یو خبرې دلته به غلط فهمین لري کوم دا پنځپیران وای په موازی منصوصو کې اختلاف را روان دی یعنی په نس نه چې ثابت دي چې دلته مړی اوري پنځپیران وایي د دې ځنه اختلاف را روان دی. دا فتح الرحمن دی دیو عبدالجبار شیخ دی وایي یها اختلاف د اهل علم په دې کې شته چې موازی منصوصو کې سما ثابته ده او کنه او دی بلال مولوی صاحب په خپل کلیپ کې ویلو ٹھیک شو په منصوصو کې صحابه او دی وایي اختلافي هم ده صحابه کرام د موازی منصوصو نه او دا ګوره علماء دیوبند سوی مخکې نه چې اختلاف هغوی وایي په موازی منصوصو کې اوري اختلاف په دې کې نشته اختلاف په نور کې پنځپیران په امت کې اعتزال هغه ولنۍ ډله دا چې دوی په موازی منصوصو کې د الله د پیغمبر دی وایي دا د قرآن نه خلاف دی صحیح ہے نو د حدیث منیر شاکر غونتی نمونې په کې بیا پیدا کیږي د خضر حیات په شان دی. دی وایي صفحہ نمبر 82 باندې وایي اس لیے جن مواقع میں حدیث کی روایت صحیح ہے سننا ثابت ہے وہاں سننے پر عقیدہ رکھا جائے اور جہاں ثابت نہیں وہاں دونوں احتمال ہے. دی وایي اختلاف موازی منصوصو کې نشته دی. دا دویمه حواله والا دا فیض الباری یو حواله پیش کړم ٹھیک ده دا به مخکې څه پیش کړم. بلال مولوی صاحب د ټایم نه بغیر درته وایم د کتاب داسې منې سات صاحب ډېره بېادبۍ کړه دا شعر خیجر مفتی صاحب وکې ده ښه شی به راوړې ما وکې ده مفتی صاحب زما خبر ته وکې ده ښه بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی صاحب ما ستا د هرې خبرې جواب کړی ته زما د خبرې جواب نه کوې ما چې کوم طرزات جوړ کړي د هغې جواب دې ونه کو بیا ته معرض بالمثل د معرض بالمثل تعریف په وکې بلې بلکې معرض بالمثل ته نه کوې. معرض بالمثل کې چې کوم صورتونه یې په هغه د کوم اشکال نه جوړي هغه څلور شکلونه هغه به زه ستا نه غواړم شکل اول به پټ کې شکل ثاني به پټ کې شکل ثالث به پټ کې شکل رابع به پټ کې ته به دې خبرونه پوهېږې دا به زه ستا نه غواړم بله ما ته وګوره ما ته خبره وکې ده مفتی صاحب دی وایي ما وایي چې دا قدرت دی وی ما وی د معراج د شپې دا مشر دی د معراج د شپې وی وها پر جا جسم سره موجود ونه محال ته مثلا معراج کې موقع پر دی وی الته محال وای معراج په موقع باندې ستا بنس باندې د الله د قدرت نه منکر شو مفتی چې دوی خلک برپوري خان دي قسم په الله چې خلک برپوري خان ته پوهیږي نه په ځان باندې دی وی زما زه خپل مشران دی پاک کومه خو ته ما ولې ته نوجوانان احناف لیکي جمعیت علماء اسلام دی ولیکله خلک بدرپور خان دي نوجوانان احناف و جوړ شو امینو ما چې نوجوانان احناف لیکل وي امینو کاروي نوجوانان احناف رکن وو
سرفراز خان ته صفدر د هغې رکن و بیا به تا بیا وایي چې هغه د دې رکن نه دی دا د الله بنده تا اوس جوړ کړو دا اوسنی ټیم دی او هغه د هغه وخت تېر شوي د جمعیت علما اسلام ستاسو دغه دی ستاسو کس دی ته به مشر نه ګڼې جواب به راکړې دا ټول دروغ هغه ستا کور دی زمونږ په کور کې کورکۍ نه منو بیا وایي د صحابو مفتی صاحب ما زما د مشر کتاب په صحابه وښیه صحابه خو ته په خوله منې خو دغه مشر داسې الفاظ استعمالوي بیا وایي د شیخ صاحب د ختم نبوت وایي خدمت ته ووایي چې هغه د توحید مسله بیانوي نو ما تا ته ووایي د ختم نبوت چې دی د هغې مقصد څه و قرآن و خدمت و که نه و د څه دپاره راغلی و نبی علیه السلام قرآن الله وایي ته ما د څه دپاره لېږلی والذي ارسل رسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله چې په دې دینونه غالب کړي او تاسو د هغې دین نه منئ تاسو چې تاسو موږ د هغه خدمت کوو که نه د ختم نبوت موږ چې کوم خدمت کوي تاسو نه کړی مخکې دی ما ته وایي وایي غوږ کې هغه په ارواحو کې تقسیم کړي مفتي صاحب قسم په الله ته پوهېږې تا ته ما ووایي چې هغه وایي ووځي او بیا مثلو چې صدیحه مسک والکاپور دا الفاظ دي جسد چې مس کاپورونه جوړ نن په چالاکۍ به انشاءالله نه بیا وایي تا وایي ولله ما فی السماوات دینه ته ما وایي که ته داسې وایي چې الله یې میندو نو داسې خو هم الله وایي ففروا الی الله الله ته منډې ووایي منډې چې چاته څوک وي نه ورته وایي که نه دې نه که داسې ته د یعنې مقام معلومې که نه مکان ولې مدخ کې مقرر بیا به دې سره څه کوي الله وایي ما ته را منډې کوي الله ته چې منډې وهې نو چا منډې یو ځای به وي که نه وایي دې نه دا نه ثابتېږي مکان مفتي صاحب مکان نه ثابتېږي ځان له ګوره وایي دی وایي بجاه النبي چې د الله بنده ستا دا مشر وایي توحید شرک حقیقت وایي دا د مسلمانانو کې د چا عقیده نه ده ته د هغې جواب وکړو هغه د دغې خبرې کوي وایي دا به مسلمانانو کې د هېڅ چا عقیده نه ده بیا دا ما ته وایي د عذاب قبر ما ته ستا مشر مې د عذاب قبر ما چې دی په هغې باندې په دې حق کې هم الحمدلله موږ تعلق قول کړی دی او بل لا دی وایي تاسو د عذاب قبر مفتي صاحب دا مشر دی ٹھیک عذاب قبر دے بدی کے لیے وقت دا یہ عذاب قبر عالم برزخ میں ہوتے ہیں جو اس دنیا سے علیحدہ ایک عالم ہے جس گڑھ میں ہم میت کو اتار دے اس میں عذاب نہیں ہوتا دا پتہ پتہ لگا مفتی سے وہ پدی قبر کے عذاب نہیں تقریباً 500 سوالیم پدی راوڑی دی دا انشاءاللہ دا پتہ دے پدی قبر کے عذاب نشتے او ستا مشروع پنج پیران دا قبر قائل لی دا پما پتہ دا ملگوا دے بھائی استاد جسلی مثال دا او دیم وہی جس میت کو جس قبر میں میت کو اتار دے اس میں عذاب قبر نہیں ہوتا ہے دا پدی باندې دا قسم نوتوی سے دیوبند محتمم تقریز ده په دې باندې مولانا حبیب الرحمن سیبو د دارالعلوم دیوبند محتمم ده په دې باندې د سید انور شاه کشمیری د موي په قبر کې عذاب نشته مفتی صاحب په دې باندې پتو لګا نه د حق وي من کله تعلق نه بکړي من خو تعلق منو مفتی صاحب بیا دې ما ته خبره کوي سماول موتا سرفراز خان صاحب در سماول موتا باره کې وي من چې کومه سما پتو لګاو هغه به سمای عادي لګاو چې مړ هر وخت اوري د هر ځای اوري نرشه په علماء دیوبند کې دا کله چاوخه په صحابو کې چاوخه دا مشر دی وي مطلقاً مفتی صاحب وخت کې د خالی کل وخت ولا دے وہی نہ معلوم کہ اس قرآن مجید میں کہ مردے نہیں سنتے ہیں معاف رکھنا قرآن میں تو زندہ کافروں کے بارے میں ہے سمن بکمن بے لکلی معلم مذکور نے کتنی کل جسارت ہے کہ وہ قرآن کریم میں بھی تحریف کرنے سے باز نہیں آئی مخ کے لیے اب یہ معالجہ فرما لیا کہ مذکور کی کس طرح حضرت امام ابو حنیفہ پر صریح بہتان باندھے ہو معاذ اللہ تعالیٰ ان کی ذمہ قرآن کریم کی تحریف لگا دے قرآن میں کہ مردے نہیں سنتی دے وہی پتی کی دی چھے گورا سوک وہی پا قرآن کی دی چھمڑی ناوری وہی دا پا قرآن تکذیب دے امینو کاروی پایا پتوال سبزر کوئی وہی زمان خوالا پروفی سران ناغل ماتے ہوئی په قرآن کې په سلګونو ځای کې یې مړي ناوري ته ولې چې ناوري وایي ما چې داسې ما چې په قرآن کې په قرآن به دروغ نه تړی دا سرفراز خان صفدر بیا په خپله به دغه کتاب کې لیکي صفحه نمبر 81 کې دی لیکلي وایي غوږ کېده وایي صحابو ان میں حضرت عائشہ بن عباس اور حضرت امام ابو حنیفہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد سے سلال فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى دا مشر دی وایي په خپل وی د قرآن نه استدلال کول دا تحریف ته په قرآن دروغ تړلې بیا وایي عائشہ تنها چې دلیل ولې مفتی سے بیا دې ماته وایي بیا مواد مو خبر ته جواب درکوم دی هم ته قضیه کوي انبیاء او اولیاء وفات کے بعد سنتے کہ نہیں دیوبندی عالم دے دیوبند پنم روٹی دخل کو نہ خورینن دیوبندی عالم سوئے دے وہی ناوری امام اعظم کا قول مشہور ہے کہ سمع ہوتا ثابت نہیں انک لا تسمع ہوتا او دے وہی قرآن نہ ثابت اول دا تحریف تے ابل وہی دروغ دے او کفر او شرک تے دے وہی قرآن کی دین دا ستا پنځ باندې دیوبندی عالم په دیوبند باندې په قرآن باندې تفسیر درو ترلو مخکې مفتی سے تامات ہوئے وہی مواد منسوسو کی چې اختلاف نشته دا مشر دی وہی ہے مسلمانانو واورے وہی اشیر رضی اللہ تعالی عنہ دا په شریک لیکل شی کتاب دے وہی اشیر رضی اللہ تعالی عنہ په هغه ځای کې اختلاف کړو چې په کوم ځای کې قریب بدر په واقع کې اختلاف کړو په قریب بدر کې اختلاف کړو بیا تا وې زما جسدي مثالي جدا او دا سیرت مصطفی علیہ ادریس کانوی دی وہی بخلاف شہداء کے موت ان کے ارواح کا ان دنیاوی ابدان سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے ان ابدان کو چھوڑ کر ابدان جنت سے تعلق ہوتا ہے ابدان دنیاوی جدا ابدان جو جنتی ابدان کے ابدان مثالی جدا او روح جدا دے مفتی صاحب هغه د خدای مړ چورتا وی هغه ته عمر او بل خبر چتا اوس وکړه مفتی صاحب قسم په الله چې ستانه ور پر خطا شته ما خبر ته وکړه ما وستا یو مشر وی که جسدی مثالی دی ومنو د خدای دول بل خوانو منو ما دې نور منل زما د مشر کتاب وخیا چې هغه ولې جسدی مثالی منل
دا د ښځې بل خاوند دی زما مشر کې دا شته زما مشر یو مذهب دی هغه وایي جسدي مثالي شته ستا یو وایي نشته او که بل ومنو زما باندې ستا د مشر ستا مشر زه مسلمان نه ګڼم په ما قول څنګه پیش کوې زه تا ته ستا به مشر زما د مشر کتاب کې به تعارض کوې د خپل تعارض سره زما د مشر تعارض جوړ کړو ستا مشر خو زه مسلمان نه ګڼم ما سره څنګه تعارض جوړوې مفتي صاحب بیا مخ ته وکې ده زما سره مفتي صاحب تا ته زه وایم ته بار بار د مور د پوی که تا د مور پیس کړي او حلالي اوس په ماته جوابونو کې ما چې په کومه طریقه وکړل دا مشر دی وایي ویحییکم کے بارے میں دو قول ہے ایک تو حضرت ابن عباس قتادہ او په دې بل دا بل مشر دی وایي دی قتادہ دا معتزلی هغه به انشاءالله خیمه وایي دا صحابي نه و دی اگر صحابه رضوان الله اجمعین کې یا یحییکم سے مراد قبر کې آیت ہے وایي په دې کې صحابو د قبر د آیت نه بل زندگی نه اغستی لیکن زماشتری چې دغه معتزلی و هغه وایي د یحییکم مراد د قیامت زندگی دا دا زما سره معارف القرآن دی مفتی صاحب دی وایي ینوت میں میدان پڑھنے سے پہلے ستون کو جاندار کے پھر تم کو موت دے گی یعنی قیامت کے دن اگر مچھر دین ہے تو قیامت تو اگر زندگی غستل وہی داد منکرین دا عذاب او دارنگ دا معتزلہ مسلک ہے او دا معارف القرآن کی دی دا بیان القرآن دیوبندی عالم دے دیوبندی عالم دے وہی کہ تم محض بے جان نوت میں جان پڑھنے سے پہلے ستون کو جاندار کے پھر موت دیں گے یعنی پھر زندہ کر کے یعنی قیامت کے دن دے منکر عذاب شو ستا پنس باندے ستا پنس باندے معتزلہ شو دا زما سر معتزل دیوبندیان دی تو یہ ہے علامہ شبیر احمد عثمانی سے وہ تفسیر عثمانی دے وہی یعنی قیامت کو زندہ کیا جائے گا سامنے کا ستا دارنگ دا زما سر سادہ مشر کتاب دے تفسیر الیاس دے وہی یعنی قیامت کو زندہ کیا جائیں گے یعنی قیامت کو زندہ کیا جائیں گے آغا مشر دوی دا قیامت تو زندگی آغا استل تے وہی دا دا معتزلہ مسلک تے او دا مشر دی وہی دا قیامت تو رہے دا صدور دی باندیان وہی دا قیامت تو زندگی دا مفتی سے زما سستا دا خبر جواب کون زما خبر جواب نہ کہ مفتی سے ابتدا پابند کہ زما سر لکل پسکڑو پاکے معارضہ بالمثل ببلا پٹ کے سلور شکلوں پہ قیمت پٹ کے کہ مفتی سے میں مفتی سے مناظرہ ودر دب دا ویلو چیز زبستا اتبا عبارتوں پیش کے زب دی پاک کوما نوی عبارت میں پیش کے مفتی سے وستا مشر پہ قرآن تروغ ویلی فتوحات صفدر امین کاڑوی دے وہی قرآن میں ہے کہ ابو جہل کی پارٹی بتو والی آیات نبیوں میں پڑھا کرتے ہیں وہی پا قرآن کی دیچ ابو جہل پارٹیانو با دبوتان ہے پا انبیاء باندی وے مفتی صاحب پا قرآن کی با ماتا دا ابو جہل نم خیر دا ابو جہل پارٹی براتا خیر مفتی صاحب دا ابو جہل پارٹی پا قرآن کی نشتے مشہد پا قرآن درو گلے بیا وہی اموات غیر احیاء دا انبیاء تا شامل اللہ دا کفر کار دے دا مفتی صاحب تا ماته وی ما تا ته کافر زما مشرم نه دی ویلې دا مشر دی وی دا سوچ دغه آیتونه وی مماتیان ته خوارج نه مخکې دي خوارج نه مخکې دي دینه بله طبقه شته دلته لیکلي دی وی هغه آیتونه چې انبیاو تسکین اسکیا کې وی چې دا من دون الله من دونی اموات غیر احیا دا انبیاو ته شاملول وی دا د خوارج نه غټ کوبر دی دا عبدالله بن زبعری نه غټ کافر وکړ دی دا او دا مشر دی وی ضال او مزول چې دی او دا مشر دی لا اسمو دعاکم چې دی مفتی صاحب ظلم المهند والا وی لا اسمو دعاکم چې دی وی دا انبیاو ته شاملول وی د دې د یهودیان نه کیا یهودی اس کی کوئی بڑی تحریف کرتے ہیں لا اسمو دعاکم وی دا د دین غټ تحریف ته دا مشر دی وی ضال او مزول چې دی یہ مغالطه ده کہ من الله سے مراد بوت ہے درخت جانور وغیرہ غیر ذوی العقول اولیاء اللہ حضرت انبیاء اللہ کے مقرب بندی من الله کا پر نہیں وی دا دې پر نه دی دلته بیا لیکل لا اسمو دعاکم استاد مشر چې وی مفتی صاحب د لا اسمو ان تدعوهم لا اسمو دعاکم د آیات لاندې لیکلي وی تو یہ قیامت کے دن مشرکین کی شرک ان کی عبادت کا انکار پتھر مٹی وغیرہ کے بت کرے گا ظاہر ہے کہ ذوی العقول ذی ارواح حضرات انبیاء علیہ السلام کرے گا دے وی د دین انبیاء شامل لے دغه ضرب المهند والے انبیاء ته شامل اول وی دا د یهودیان غټ تحریف ته دا بل دی وی انبیاء ته شامل اول دا د عبد الله بن زبعری او د خوارج نه غټ کفر دی د مشهد ته شامل کړي او دی وی ظالم مزویل انبیاء ته شامل یو ته والا دا د ما سره دیوبندی علم دی د اموات غیر احیا دی وی په دې کې جن او عیسی علیہ السلام دا به شامل دي مخکې لیکل دا پتا د ما سره معرفت القرآن دی پښتو والا په دې کې هم وی هغه خلق مل شوی دی یو رسول کا پیران او د عیسی علیہ السلام په دغه اموات دا ما سره اردو والا معرفت القرآن دی په پښتو کې د ثبت لای دی هم دغه شامل کړي مفتی سے وس کم یو مشر مت اخلي مخکې به تاسو لس دلایل پوره کوو د ټرن کې ښه انشاءالله ټیک شو تاسو توجه وکړئ ملګري توجه وکړئ از پاڼه مه بدلو که نه زه دغې جوابات کوم ته ځکه مخالفت کوي صحیح که شبه یاره دا نه دی که همداسې ورلاندې که دی
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بلال مولوی صاحب څلورن ټرن ووهو یقین وکړه تر اوسه پورې اصولو ته رانغی چې کوم ما سره لیکلی چې تکفیر به د فقهاو په اصولو سره کوو. نمبر 1. دویم نمبر د جمعیت علماء اسلام والا نوم لیکلی مخصوص طبقې باندې حکم لګولی او نن د هغوی یو عبارت دی نه راغلی. زه بیا مطالبه کوم او تر اخره پورې به دلته جرأت هم نه میلاویږي. د دعوه دا و جمعیت علماء والا کافر دي. نن په دې کې جرأت نشته دی جمعیت علماء والا کتاب اوچت کړي. اصولونه هټ کر روان دی. د سره خپل اصولو ته جمعیت علماء والا کافر دي. کم از کم د جمعیت علماء والا یو کتاب اوچت کړي چې د هغوی تکفیر وکړي. دویم نمبر ما ته ته معارضه بالمثل کې ما د هغې وضاحت ما ته جوابات نه کې دا فیصله ما ورته نه شو کولی چې جوابات کوم که نه یې ته کې دا به وروسته انشاءالله ورځ خلک اوري فیصله به کوي. دویم دا چې پته لګي ته به خپله هم پوهېږي که به نه پوهېږي. دریم نمبر دی ما ته وایي ته معارضه بالمثل ما ویلي چې کوم تعرضاتو په طریقې سره ته تکفیر کې انشاءالله هغسې به زه معارضه بالمثل کوم. څلورم نمبر دی د شیخ رحیم الله شهید رحم الله د هغې عبارت بیا راوغوستو. ما ویلو هغه شپه د قدرت وه. په دې شپه د قدرت کې چې څه کېږي په دې باندې به قانون نشي قیاس کېدی. د دین عقیده نشي راویستی. تقریبا څلورم ټرن دی زه ورته دا خبره کوم او بیا پکې تحریف کوي. زما په خبرو کې تحریف کوي عباراتو کې به نه کوي. څلورم نمبر بیا وایي ولې دا وکړي صاحب او شیخ سروخان صاحب د نوجوان حناب ارکان وو نو که ارکان یې نه وو زه خو یې مشران ګڼم که نه. او جمعیت علماء اسلام ته مخصوص جماعت یاد کړی دا جمعیت علماء والا نه دي د غوږونو کلاو کا. نوجوان حناب په مشران ګڼي خو دلته بس تا نوجوان حناب ته نه راوستو. ما درته ویل رای ولا تا ویل نه راولم نو بس اوس دغه سزا ده تا ته میلاویږي. بیا د هغې نه مخکې ما ورته وویله د ختم نبوت وایي د ختم نبوت مقصد څه دی؟ توحید. د ختم نبوت مقصد ما ورته ویل دا توحید ستا نه زیات قادیاني لیکلی په خپل کتابونو کې. توحید کې به تر قادیاني مخې ته پیل شي خو ختم نبوت یې نه منو. څنګه چې قادیاني د ختم نبوت په خلاف باندې لګیا و هغسې د هغې مقابله علماء دیوبند جمعیت علماء والا کوله. مقابله کې اقه پنجپیریان ولاړو مخنیوی ورله کوو. مونږ اسمبلۍ ته لاړو زمونږ مشرانو هلته نه قانون پاس کړو. دوی ویل دا جمهوریت کفر دی. زه مخکې حوالې پیش کوم. ته خو زما مخې ته رکاوټ پیش کړې کوم ځای نه چې ما هغه کافر ګرځولی دي. نن ته په کومه خوله باندې د جمعیت نامه اخلي د قادیاني نامه اخلي او پیسې ښکته وبره دا په ټوله دنیا پوهېږي. اقره معتزله غوندې خبرې توحید د ختم نبوت مقصد سره توحید نوي تشریحات دي. دې مخکې بیا ځي وایي ففروا الى الله وایي د دې به څه مقصد ګوره صفا خبره وکړه چې مشر به مکان ثابت کړی زم مکان ثابتوم ته ولې دی هغې له دا ستا مشر د ففروا الى الله لاندې لیکي. وایي دا تپري ده چې تا دلایل واورېده نو ضرور د قیامت مسلو توحید ومنه. ستا مشر یې دغه بیان کړه قصه ختمه شوله. بیا هغې ته څه راځي ته خبرې مه کوه مولوي صاحب ګوره خبران توجه وکړئ. بیا دې مخکې وایي پلانکي دیوبندي عالم لیکي چې قبر سے ګړه مراد نه وي. ما ویل تر جسم د عذاب او ثواب نه منکرې خبره په ګړه کې نه ده که جسم په دې قبر کې پروت دی په دې ګړه کې عذاب ثواب دی که بل ځای کې پروت دی. دیوبندي عالم په قبر په وسط کې په مفهوم کې وسعت راولي او تر جسم دپاره عذاب او ثواب نه انکار کوي. بسم الله وکړه هغه پیش کړه او په دې موضوع زما روادن سره 4 غنټې مناظره شوې پیدا صاحب سره. بیا هغې نه مخکې وایي مونږ سما عادي باندې فتوا لګو. نو لکه په خرق عادت کې چې اختلاف کېدی شي خو وي د الله قدرت د الله په قدرت کې چې سما خرق عادت شو د عادي په مقابله کې نو په خرق عادت کې چا مقابله کې اختلاف کېدی شي. ستاره کفر یو چې دا زه وروسته پیش کوم انشاءالله ولزي. بیا مخکې ځي وایي په قرآن کې چې مور دی نه سنتې چلو په دې یو جز دی بسم الله وکړه دلیل پیش کړه چې په قرآن کې چې مړی نه اوري د میت لفظ به لا يسمعو لفظ به په دې کې 1 لک تا ته انعام در کومه بلال مرشد. بیا وایي او بیا د هغې مقابله کې تعرض سره وایي پلانکې دیوبندي عالم چې د دې آیات نه استدلال کړو. استدلال کول جدا خبره ده او په آیات کې دا چې نشته چې نه اوري دا جدا خبره ده. ته په تر دلالت اقسام نه پېژنې پته نه لګي په کومې طریقې سره تعرضات په بیا مخکې ځي وایي هغه کتاب یې پیش کړو اتفاقي کتاب دی. نو پنجپیرانو کورې یو کتاب لیکلی دی جعلي کله د مفتي کفایت الله صاحب په نوم باندې کتاب فتوی جوړوي کله کې هلکه مفتي کفایت الله صاحب کتاب موجود کفایت المفتي موجود د هغې کې نشته دی. نیلوي صاحب هلته کمپني جوړه کړې وه کتابونه هم ځان نه جوړول فتوی هم جوړولې. دا کتاب د جبت کې کېده زموږ شریک کتاب نه دی. باقي دا دی سماع الموتى مسله اختلافي را روانه ده او ما د هغې وضاحت وکړو چې پنجپیران په یو ډله کې نه دي ځکه هغه اکابر چې په موضوع منسوسو چې هغه قایلو د انورشاه کشمیري صاحب عبارت ما پیش کوو ټایم ختم شوی وروسته پیش کوم. دا انورشاه کشمیري صاحب رحمه الله د شیخ د مفتی شفیع صاحب عبارت ما پیش کړو صفحه 42 وی والاحاديث في سماع الاموات قد بلغت مبلغ التواتر. سماع الاموات احادیث حد تواتر ته رسېدلي او دې بیا بحث کوي چې ابن الهمام خو انکار کوي واما الشيخ ابن الهمام رحمه الله فجعل اصله النفي وكل موضع ثبت فيه سماع جعله مستثنى ومقتصرا على المورد. هغه دا په خپل ځای پورې خاص دی په نو کوم ځای کې چې نس نشته الته نه اوري. ګوره امت کې پنجپیرانو کې دا پرخ دی په سماع الموتى کې ما مفتی شفیع صاحب ولې ډېر مخکې پیش کړی وه. بیا د مخکې بل تغه پیش کوي
ویره ستا مشرانو ویل چې قلیب بدر معجزه ده زما مشرانو نه دي ویل ان شاء الله پاکي زما درته وروسته ښکاره کوم بیا وایي ستا مشرانو قدادت معتزلي ویل هغه صحابي لکه صحابي نه دی تابعي دی پته لګي تابعین دي صحابي جوړ کو سترګې بندې شوې دي بیا مخکې وای او دی وای تعرضات پیش کول وایو کاړو صاحب لیکل چې دینه څوک اسلام مراد اخلي وای دا چې دی د معتزله دی او دا دی ډیروي سبا والم پیش ګوري خبره وره مولا او کاړو صاحب مولا پورا آیات ویلې دي چې دیو په سره پته ورته نشته دا ټول چې په دې باندې پټکي هغه معتزلي دي او دا اسلام مراد غستل دا ټول تفاسیر لیکل دي مثلا دا جلالین دی الاسلام جلالین روح المانی معالم التنزيل مزری دي ټول لیکلي الاسلام په مولا او کاړو صاحب مخکې بدیو پته ولګا دویم نمبر ټول مفسرینو باندې دوه رائے پیش کړي یا خو دې بوتان مراد دي کیند القبر مراد شي نږدې نه مراد شي او کا لری نه مراد شي نه دی غیبی پاکي بیا ټول شامل شو هغه دوه تفاسیر کړي پنځپیران چې وای د رسول الله صلی الله علیه مبارکم کل جماعت د پشان د کانی د پتری ځکه پنځپیرانو ته ویل کی عام محمد خو چټي رسول الله صلی الله علیه مبارکم دا کې لري د دیو جن هغه ستا په باره کې دا نظریه لیکي تاغه په نور باندې مچسپان کوه بیا بهرحال مخکې راځم ما در جوابات د اعتراضات جوابات وکړلو زما کې 13 نمبر دلیل پیش کو او در مولا کاړو صاحب خبر هم پورا رانه کلنا کړلا مولا کاړو صاحب یحییکم کے بارے میں دو قول ہے ایک تو حضرت ابن عباس قطار اور دیگر صحابہ اجمعین کا یا یحییکم سے مراد قبر کے حیات کے قبر اولاد بے حوالے اور کہ قبر میں سوال جواب کے وقت روح لوٹا دی جاتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے ایک قول یہی ایک قول مروی ہے اور دوسرا کوئی اختلافی قول ان سے مروی نہیں لیکن زمخشری چون کہ بہت بڑا عالم گزرا ہے لیکن وہ عقیدتاً معتزلی تھا اور عذاب و ثواب قبر کا قائل نہیں تھا اس لیے سب سے پہلے زمخشری نے یحییکم سے آخرت کی آیات مراد لی اب چون کہ بڑا آدمی ہے ہمارے علماء کا یہ ضابطہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کہ ایسی تعویل کر لی جائے کہ ہماری موافق ہو جائے یعنی اہل سنت والجماعت اس لیے پھر انہوں نے اس کے قول کو نقل کرنا شروع کر دیا اور ساتھ تعویل یہ کی کہ اگر اس سے آخرت کی حیات مراد لی جائے تو ساتھ قبر کی حیات بھی ضمن میں سمٹ جاتی ہے کیونکہ قبر کی حیثیت آخرت کے ساتھ وہی ہے جو پورا عبارت پیش کرو انشاءاللہ تعالی بشکات لازمی کی دریم نمبر ما ورته ویلو زستا د عقیدو تضاد دی بل سره پیش کوم ته عبارات راخلی کہ په دې طریقې سره د عبارات تضاد پیش کړي ته صحابه کرامو سره سکے په حق باندې تر اوسه پورې د مول حلال پیس غنډې دي اعظم کړی دي ما ورته ویل عائشہ بی بی فرمای څوک چې نبی رسول الله په سر بستر ګل په الله یې دروغ ویل لوی دروغ او نور صاحبو نمونه پیسلا شیر مادر هضم کر گئی بس به بدی تعرضات سره بد سکے مخیزو مناسب د الله سما قیدا دا استا السوائق المرسله خان بچا سے وہی واما كلام النبي صلى الله عليه وسلم آل القليب حيث سماهم باسمائهم قد كانت معجزه له واذا النبي عليه الصلاه والسلام معجزه وا ګورا دلته چې وا د خبرې کول د مړو اوریدل دا معجزه وا او د دیو عقیده سره و عائشه رضی الله عنها د قلیب بدر د سما منکره ده د قلیب بدر د سما منکرم ده او هغه معجزه مو د دیو پرز ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها سما د معجزه منکر شو کنه شو د الله د قدرت منکر کافر وی کنه ستاره پنځپیرانو د مسلک موافق عبارت نه ستاد عقیده مطابق عائشه رضی الله د قدرت منکر شو کافر نه شو چټي ورکه خپل مسلک ما د پس ګن پس ور پس شوی بیا او دقه البصائر لیکلی دي صفحه نمبر 139 السوائق المرسلم لیکلی صفحه 338 دی وی و عائشه رضی الله دی وی وقد ردته عائشه ام المؤمنین رضی الله كما في البخاري و عائشه رضی الله د قلیب بدر رد کړو نو الکه هغه مسلک دی غلط پیش کړو چې دا معجزه ده نو چې معجزه شو به ام المؤمنین رد څنګه کو معجزه خدای الله قدرت دی ام المؤمنین د الله قدرت رد کولای شي وای پنځپیران کافر شو کنه ستاسو اصول ټول کافر کړل مخکې مولوی صاحب د اعظم صفحه نمبر دلیل نمبر 14 تا د پنځپیران وای یو طرف ته ما حوالی پیش لیکنه بلم پیش کوما کفایت المفتی لیکي در پنځپیرانو خطیب د وګي سب لیکي و نفس سمع موتا میں اختلاف دونوں طرف صحابه ہے ٹھیک شو اختلاف ده داستا مشر وي مرداران د دې قائل چې اوري نو صحابه یو طرف ته قائل شو بل طرف ته مرداران اوري ستا د مشر صحابه کرامو ته مرداران ویلا ستا د پنځپیران کافر شو ستا په اصول کړه دلیل او دا کفایت المفتی صاحب اغم وی مسئلہ سمامتا قرون اولا سے مختلف فی چلا رہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس میں اختلاف تھا قرآن صحابہ کے بعد قرن صحابہ کے بعد بھی ہمیشہ علماء اس میں مختلف رہی ہے اور مخ کی بھی کسی ایک طرف پورے تفسیر کے صحابہ کرام نمون آخری غیر سماع الموتا قیل ہوتی ہوئی مرداران مخ کی زمولی سے 15 نمبر عقیده پیش کوم دی وی سماع الموتا د ملحدین ایجاد دی دا مجموعه رسائل د نیلوی صاحب صفحه نمبر 607 دی وی مسألة سماع الموتا واجابتهم ومعرفتهم من زار قبورهم مختلقه الملاحده دا ملحدین ایجاد کړی دا او بل طرف ته مشران وی صحابه کرامو په اختلاف دا والا وی د صحابو اختلافي تصانیف قاسم صفحه نمبر 102 صحابه کرام ملحدین دي د پرېز باندې
يبدا الله بتاويل ورای خان مفتی صاحب وقت کېده او ټیم ته ګوره خاص تاسو ټیم ته دا کوئ بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب وایي تا ویلو چې یاره جمعیت علما والا کافر دي نه د جمعیت والا نوم نه اخلي مفتی صاحب دا سفر خان صاحب د جمعیت نه دی د الله بنده د جمعیت ته تعارف جمعیت څه شی دی جمعیت څه شی دی که د خامخا راکته هغه کفایت المفتی راکه او حیات شیخ الاسلام راکه چې هغوی د هندوانو پارټي دغه وایي هغوی ته د هندوانو پارټي دغه جمعیت دې مراد دی راکه مخکې دی ماته مخکې بیا وایي اسمبلۍ ته زمونږ علما ځي نو ته خو جمعیت والا زما مشران نه دي نو څنګه ستا علما ځي بیا وایي د ختم نبوت څخه وایي د ختم نبوت خدمت من کړی دی قادیانانو کافر ثابت کړل مفتي صاحب که زما وس الله رسول به په اسمبلۍ کې بیل پاس کوم جمعیت علما اسلام والا صحابو چې کم کبر قادیانان کې دغه نه تاسو مخکې شئ څنګه ته دغه کوي بیا وایي نوجوانان احناف چې دی مې د هغې نه ته ولیکه نو زه به صفدر وکاړوي بیا دفاع کومه لکه جمعیت علما اسلام چې لیکلی نو بیا صفدر وکاړوي مشر نه و چې نوجوانان احناف مې لیکلی وی ته ووایه چې جمعیت علما اسلام ما در سره جمعیت علما اسلام دا ټول مونیان ستاسو دغه یو عقیده لري په دې کې دغه کفایت المفتی کې به یو ګورې بیا مفتي صاحب وایي د سماع لږ صبر کوه وایي ما صبر دا ما ویلي وایي سماع عادي چې دا وایي دا د الله قدرت دی مفتی صاحب اوس زبر دارالعلوم دیوبند کې عایشه تنها په قلیب بدر کې اختلاف کړی و دا کوم سماع منسوسي چې وه نو تا د الله قدرت هغه وګرځو نو هغه په دارالعلوم دیوبند په نسبت باندې هغه د قدرت منکره کړه د الله بنده داسې خو د الله قدرت دا نه چې ګډې ته واورئ ما ته وکې ده نه زما خپل ټرن کې وکې خپل ټرن د خپل ټرن کې وکې مفتی صاحب دا وکې د عایشه تنها په قلیب بدر کې تعویل کړی دی مانتم بیاسم منهم کې تعویل مانتم بیان منه سي کیا نو چې اوس په هغې کې او چې تا وایي دا د الله قدرت دی نو مفتی صاحب دا تا به د باندې کور پتو نه لګوله ته څه دیوبندیان بل څه وایي مفتی صاحب بیا ما ته دا خبره کوي وایي ما ویلو چې د معراج دا شپه د الله قدرت دی مفتی صاحب ما ته ووایي چې حیات علما کوي د معراج په دې شپه کې راتلل ممکن نه و خو مفتی صاحب ته پوهېږي نو هغه د قدرت نه منکر شو که نه شو بیا مخکې دی ما ته وایي تا د مفتی کې بیت الله کتاب پیش کو ځان جوړ کړی هلکه ما د مفتی کې بیت الله کتاب پیش کړی ما قبر کې ما چې دی ټي ودا بیا قبر پیش کو هغه دروب څه کروي لیکلی دی اواز دې خراب شي دی مفتی صاحب پته راته نه لګي مفتی کې بیت الله باندې پیش کړی مخامخ دروغ وایي ما مفتی کې بیت الله کتاب پیش کړی نه مې پیش کړی بیا وایي قتاده صحابي نه دی تابعي دی دی وایي مفتی صاحب دی عبارت ته وګورئ اسمه تو دو قول حضرت ابن عباس مفتی صاحب حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه مفتی صاحب او دا مشر دی وایي راکه دی وایي دا قتاده چې دی د مماتین د قتاده معتزلي څخه ابو قتاده صحابي جوړوي او قتاده معتزلي او دارنګې چې دی ستا په نور کتابونو کې د ما سره تاخیر او توضیح چې دا په هغې کې هم دقت صحابي لیکلی صحابي تا اوس ووایې صحابي دی تا وایې تابعي دی دی وایي معتزلي دی او دی ورته رضي الله تعالی عنه لیکي مفتی صاحب پته راته نشته بیا وایي د عذاب قبر باره کې ورته ما ووایې چې ټي عذاب قبر کې هغه عذاب قبر نشته موږ تعلق منو زه ستا د مشر نه پیش کوم چې دې پنځه دی ولې چې پنځپیران تعلق مني نه حلس حوالې به د مشته موږ تعلق منو سما خبره که بار کوي ما ته ووایې ته نرشه که تا د مور پیس کړې په صحابو کې داسې وښیه چې هغه ستاسو په شان دی چې وایي مړي په اول وځي داسې وښیه چې هغه وایي مړي چې بچي کېږي اورې وایي پیر صاحب وایي تصرف پته واله دی د پېښور تصرف پته واله داسې او سما راته وښیه داسې سما به راته ښیه ما ته ووایي مفتی صاحب دی وایي باقی میت جو قبر میں اٹھ کر بیٹھتے وہ بیٹھنا برزخی ہے جو اس جسم سے نہیں ہوتا شل حوالے پر خنجات دې جسم سره نه دي دا امتیاز الاحکام دیوبندیان هم دی مفتی صاحب دا به وښیه بیا وایي د من دون الله کې د صحابه وایي تفصیل دی مفتی صاحب د فقهاو که پکې اختلاف وي څوک به چې بوتانو ته شامل دی څوک به چې انبیاو خو د یو بل له کفر پتو ښیي تکفیریان ذهن لرئ چې دا معنی واغس تکفیر دا هم زما په دغې ټکي کار دی د هغې جواب دې ونه کړو چې دا یو مشر دا عقیده د کفر ده بیا وایي مفتی صاحب وایي که دا سما د قول بدر د معجزه وګڼله دا شی ته انکار راځي دغه خبره ستا د مشر کړي که دا د معجزه وګڼله انکار به در شي دا زما سره کم دی دغه خبره کوي وایي که قلیب بدر واقع ثابت شي ولئن ثبتا فهو مختص بالنبي صلی الله علیه وسلم ومعجزة له دا به نبي صلی الله علیه وسلم معجزه نو دا کنز ولا احسن نتوي دا دیوبندی نه دی وایي دا معجزه ده او دی وایي چې معجزه دی اشیا ته د معجزې منکر وایي زما د مشر تعرض داسې وښیه زما د مشر داسې تعرض دی دا ستا مشر وایي د خپل مشر قول به ما نه پیش کړې ستا مشر زمانه نه ماته ولې پیش کړې پوه شوې مفتی صاحب او کفر شرک مفتی صاحب موږ په عقیده لګو چې داسې بیا به دی ماته وایي د ختم نبوت مقصد دی چې توحید دی مفتی صاحب نبی علیه السلام انبیا د څه دپاره راغلي وو د انبیا د دې دپاره راغلي وو چې توحید مسله بیان کړي ټول انبیا او خلکو ته څه قولوا لا اله الا الله
لا اله الا الله وای او تاسو الله مدد کولای شي پیر بابا مدد کولای شي رسولان هم مدد غوښتي شي مفتی صاحب ته د توحید منکرین او ته د ختم نبوت د ختم نبوت منکر او د ختم نبوت چې هغه سره منکر دی چې هغه د توحید سره چې د توحید د الله نه مني ګور د ختم نبوت د ډیپټي به موحد کوي الحمدلله موږ په هر ځای د ختم نبوت ډیپټي کړی الحمدلله مونږ ته د الله تاسو استاد واقع راغیو دا مشر د علماء دیوبند سره بل طرز پیش کوم دا مشر وای ان منکرات کا یہ کہنا کہ قتل تو شہید کا جسم ہوا لیکن بلکہ بعد احیان سے مراد جو آیات ہے وہ صرف روحانی آیات ہے وہ بالکل وہی قادیانی والا بات ہے بیا وہی دا کہ قریب من الکفر ہے بیا وہی دلسو او دا وہی کافر تے کافر نہ ول گناہ کبیرہ ہوتا ہے کافر دے مفتی سے لک صبر کا مسلک المنصور کے سرپرست خان صاحب در وہی معتزلہ وغیرہ وغیرہ باطل پر تو سے سے دا مخ کی عبارت ما پیش کو وہی جسد مثالی لا دا شہید زندگی مرل وہی دا معتزلہ مسلک تے اب مفتی سے وہ مال وسرا کا زه تا ته په دې کې کتابونه پیش کوم و دا چې د جسدي مثال چې دا ابي حیات د قاسم ننوتي صاحب راکا ابي حیات د قاسم ننوتي صاحب په دې کې د لیکلي و د شهید زندگی چې دا دیوبندي د نن خیم مفتی سے 216 نمبر کتاب دی الغرض كل نفس ذائقة الموت ولا تحسبن الذين دا عبارت لیکل مفتی سے وہ وقت دونوں صحیح ہے اور پھر ہم بے شهدا کے آدمی تفاوت رہے ان شهدا میں وجود حیات روحانی وقت موج جسم خاکے کے ساتھ کچھ تعلق باقی نہیں رہے بے لکلی دی بے آخر کے لکلی بہر حال ابدان دنیا سے دونوں کو کچھ تعلق نہیں رہتا 216 صفحات مفتی سے وہی دنیاوی جسم سره هیڅ تعلق نشته مفتی سے یو دی وہی چې څوک د شهید جسم د جسدي مثال سره دا د معتزله عقیده دا قریب من الکفر دا قادیانه عقیده دا تحقیق مال راکه مخکې مدا قریب من الکفر دا ما سره چې دا راکا دی هم د مشر دی وای ما لک صبر وکا مشر دا یو مشر دی هم د قوی مخکې هم ماته مال دی ادریس خان دی تفسیر د مصطفی راکا سیرت مصطفی سیرت مصطفی والا مفتی سے دی وای د شهید جسم چې دی وای هغه د دې حیات سره نه دی بخلاف حیات شهدا کا هغه د دې حیات نه تعلق ختمیږي اور ابدان دنیاوی کو چھوڑ کر ابدان دنیا سے جنت سے تعلق پیدا ہو جاتے ہیں دی وای د ابدان جنت سره دو زیاده لیکلي دا زما سره چې دی تفسیر تقریر الکافی دی دی وای شهید کا جسم شهید کا حیات اس جسد خاکی کے ساتھ نہیں د شهید جسم حیات جسد خاکی کے ساتھ نہیں علم الکلام کی وای بہر حال قرآن کریم میں شهدا کو زندہ کیا گیا حالانکہ بدن کا نور ہے دا مشهد کمل دی تو ہوئے دا د کفر تنزی دا قادیانی دی او بل معتزله ول دی وای دا شهید خاکی سره نه دا او دا وای دا مشر دی وای دا د جسدي عنصري سره نه بیا تا د سماغ جواب دی مال رانکو استاد مشر په قران نه ثابتول دا تحریف ته ما وی دا دیوبندی عالم وای حضرت عائشہ صدیقہ عنہا نے انکار کیا مان تم بیاسما منهم کی او بیا لیکلی دی و ان آیات انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع بالقبور سلسلہ فرمایا مفتی سے ماته وی 1 लाख روپے برکه ما 1 लाख روپے مرا کو د سخات صابون ته هغه ته مشر دی وای د جمعې پښپمړي راځي به ان شاء الله خیمه چې خیراتونه هغه چول د باندې مو جوړ دروغ ایت مې مال 1 लाख روپے مرا کو هغه ځان سره بجیب کې کېدا مفتی سے دی وای عائشہ تنها دیوبندی عالم دی هغه انک لا تسمع الموتى عائشہ تنها په قران کې دلیل نه ولا چې نو د قران نه ته په قران نه وخایا او تا په خپل بیان کې ولو که د قران نه مارچ په قران به درو نه وای دا دیوبندی عالم وای عائشہ رضی الله تعالی عنها د قران نه ثابت کړی دی په دې باندې 50 حواله علماء دوبن هغه وای وستو وای کله ما سلال سنی تبه چې دیوبندی عالم چې دی په بیا عائشہ رضی الله باندې دروغ تللی دی یا به د صحیح دی او زه غلط یم مفتی صاحب زه به تقریبا 15 شپږ تقریبا 50 وای چې دا یو موضوع مخې بیا وزه نور بنوي وزه 50 عبارتونه پر علماء دیوبند خیمه چې هغه په قران کې دي چې مړی ناوري دا غینه امام باندې پدل نه ولې عائشہ ته عدل نه او بیا په 13 جلد کې وای دا زمونږ د دیوبندیانو عقیده ده چې تاسو دیوبندیانو څه عقیده وای د دیوبندیانو عقیده ده ترکه مفتی صاحب دغه تفسیر عثماني د مفتی تقی صاحب هغه په قران کې چې مړی ناوري ته په قران دروغ وای کاغه په قران دروغ وای دلته پتا پدې کې لیکل دي وای ګورا وای دا په قران کې دي سمع مودا کے بارے میں حضرات دیوبند کا کیا عقیدہ ہے د هغه عقیدہ چې کوم د شیطان هدا او د امام باندې پدا مفتی سے تدروغ ولې دغه ځای کې بیا لیکل دي پدې کې انک لا تسمع بدلیل قول تعالی انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور مفتی سے وہ قبر کی سو کی مړی کا اسمان نه پکې چې سوک راغلی مړی پکې پروتي سازا خو پاسمانونو کې ګرځي ساغه خوشبو راکړي کړي مړی په اول وځي وای کورون ته راځي بچي کې بچي داسې عقیده د هندوانو هم نه مفتی صاحب دا مشر دی وای په قران کې دي چې کچاوي چې په قران کې دي چې ناوري دا په قران دروغ دي په قران باندې دغه دي وز دا دی وای سو وای په قران کې چې مړی په قران دروغ دي دغه دیوبندیانو عالم پیوي وای په قران کې دي چې ناوري دا دیوبند والا تي سیلل کړي دیوبند والا تا کافر وي بي عائشہ ته هدي سیلل کړي او دا رنګ پچ ده
د دینه بیا شیطان بیا وی عبد الله بن عباس دې وګوره پای کې هغه ته استدلال کړی مفتی صاحب تاسو هغه ته کافر وای صحابه ته کافر وای د الله بنده خان دا تعالی جړه پکار وا په دې ټیم کې تعالی جړه پکار وا دا په دې ټیم کې خان دی دا دی وی بلا الحاد دی چې څوک وای مړی نه وري دا بي دیني دا او وای هاي مفتی د مشرانو په حال یو خان دا چې وچم ستاده مشرانو عبارتونه وچ کړم مخکې تاسو دره دغه کې بیا زور دی تاسو خاموش شئ تاسو دغه ترتیب چلوئ بسم الله الرحمن الرحیم بلال مولوی صاحب 15 ټر نو والا خو الحمدلله تر اوسه پوری اصول ترانه غنه د فقهاو هغه اصول چې کومه تکفیر لیکلو دویم نمبر جمعیت علماء اسلام لیکل تر اوسه پوری الحمدلله جمعیت علماء اسلام ته د پلار مرته نشرات لې ان شاء الله مناظره تر اخیره پوری به د موضوع ته ناراضي دویم نمبر د کتاب راواخلی د کتاب عبارت نه ویل کړي کتاب عبارت ځان نه پسې قصه جوړه کی کتاب دا کتاب عبارت پوره وای بلم وای دی بل سره بیا تعارض ثابت کا نو تا غره کتاب عبارت هم پر خلک وجدات شي وای بیا ما ته وای ته چې دا زمون مشران دی او طرف ته بل طرف ته جمعیت کې نه ما ویل ګوره چې جمعیت مشران چې دی هغه په اسمبلی کې قادیانه کافر اقلیت ثابت کړي دي زما په خبرو کې امتزاج دویم نمبر و زما د علماء دیوبند زما ټول مشران دي هغه هم نه دی ویل البته په تنظیم د جمعیت علماء اسلام کې نه معاملًا ځکه دا غوی د اصول داري چې په بل تنظیم کې به نه او زما بل تنظیم د جمعیت علماء دا وي کوم ځکه لیکل ما دستور ویل او ته وګ نه کېږي دا ګوره د جمعیت د جمعیت سوق کې دی شي چې جماعتی نظم پابندی کوي نمبر 2 پارلیمنٹ رکنیت پر کرے وہ کسی دوسری سیاسی یا مذہبی جماعت کا رکن نہ ہو مولا کاڑو سے خدا میں اہل سنت مستقل تنظیم کرے زم مستقل نوجوان نب تنظیم کے معنی مل خیر نکلی دی زم مستقل نوجوان تنظیم لرم جمعیت علماء کی تمہارا کم طرف نہ راولي ته خبره پوهیږي نه په کوم طرف باندې روانې ګډې وړې وي بیا ما ته وایي تا ویل چې قلیب بدر چې دا قدرت ما نه دی ویلې ما ستا مشران وایي ما کله دی ویلې چې دا قدرت دا ستاره مشرانو عبارت خو غوږ نه یږدي خپلو کې لګې خبرې کوي بیا دا قسمه دروغ په ما وایي بیا وایي ستا ویلې چې سماع المعطا مفتي کفایت الله لیکلی حالانکې ما دا نه دی ویلي ما ویل پکې مفتي کفایت الله صاحب باندې هم یو فتوا دروغ جوړه کړې وه دلته کتاب په بل چا باندې دروغ دلته عبدالرؤف سکروړي لیکلی دی وخه دا کتاب د سماع المعطا هغه لیکلی دروغ په هغه باندې وایي دا ما د ابراهیم بلیوي په نوم دی لیکلی دی پته نه لګي یو دوه درنه خطا شوي په خپله دی اعتراض په ما کې بیا وایي قتاده صحابي و خاموش هلک دا راکه زره ابراهیم بلیوي ټیم بند کړه زره ابراهیم بلیوي صاحب کتاب یادو ما په دې جرح نه ده کړې ده بې ځای لګي دا راکه کتاب د ابراهیم بلیوي صاحب سماع المعطا والا راکه نبی سماع المعطا والا راکه نبی سماع ته مشترکه کتاب وي مشترکه کتاب چې دی ورته وایي شریک چې دقه یادوم دقه تاسو نه په شریک لیکل دا مونږ په شریک لیکل ځان نه دروغ به کتاب باندې وي په شریک لیکل ٹھیک ده جی دې په شریک لیکل دا ګوره ما دا یاد کو ما نه عبدالرؤف سکروړي یاد کړی نه بل څوک زویم دا د ابراهیم وایس په نوم دهلوي په نوم باندې یو جعلي کتاب پنځپیرانو جوړ کړی دی مخکې ته راغلی مشترک جوړ په خبره باندې پوهېږي نه او ګډې وډې وایي مخکې راغلی بیا ما ورته قتاده صحابي و چا ویلي صحابي پکار چې کتابونه پیش کړي د اصول وایي رضی الله عنه یو سره لیکلی دی معلومه صحابي نو د امام ابو حنیفه سره رضی الله عنه کتابونو کې لیکلی دی هغه صحابي شو ستا باندې د نورو خلکو سره هم لیکلی دي الکه تبه تابعین هم ډېر وروسته زمانه کې رضی الله عنه لیکلی شوي دي داسې شی شو بیا مخکې وایي ستا مشرانو لیکلي الوزي دا کېږي دا کېږي زه اصولي خبره وکړم زما مشرانو که په طور عقیدې چرته لیکلي چې ودونه کوي د هغه نه وروسته بسم الله وکړه پیښه کړه البته دا قرآن کې هم شته دی که څوک د پنځپیرانو په شانتې دجل کوي چې رحمت نه وروسته پلانکې سل کاله پس را ژوندی شوی اصحاب کهف دومره زمانه پس را ژوندي شوي او بیا وایي چې په قرآن کې دا عقیده لیکله څنګه چې هغه خلک په قرآن دجل کوي نن پنځپیران زموږ په کتابونو حقه دجل کوي د خرق عادت واقعات راخلي قانون ورنه جوړوي دا داسې دی لکه یو عیسایي سج چې پاسې کېږي قرآن نه خرق عادت واقعات راخلي او قانون یې جوړوي په پنځپیرانو په هغه سیکانو کې به هېڅ فرق نه وي بیا مخکې دی بیا من دون الله ته لاړو ما وویله هغوی لیکلي چې دا د کافرانو طریقه ده چې کافرانو ولایتونه په مسلمانانو باندې پټ کول باقي د دین اسلام هغه ما وویل چې ټولو لیکلي دي او دویم د هغې نه که انبیا مراد چې هغه په کوم طریقې کې دي هغه په لرې صورت کې دي هغه زموږ کابرو لیکلي ته په هغې کې تعرض مو پیدا کوو بیا وایي ډېروي لیکلي چې دا معجزه وه حالانکه ډېروي نه دي لیکلي ډېروي صاحب تپوس کوي وایي که دا معجزه شي نو بیا خو به ام المؤمنین تر الله د قدرت نه منکره کړي تا هغه کتاب راواله ځکه و کتاب وینه کتاب کې دی هلته
په یادو باندې لګي ګډي وډي وای بیا مخکې وای ټول انبیا ر توحید د پر غلمه ورته قادینی تاسو نه خط توحید بیان کړی دی وای ټول انبیا ر توحید نو بیا آدم علیه السلام د پنځ ختم النبیین شو یوسف علیه السلام شو عیسی علیه السلام شو د رسول الله صم د ختم نبوت خو تاسو مطلب پرې نه خو په منځ کې خبرې نه کې بیا مخکې وای شهیدانو حیات د قاسم دا کتابونه کیمرې لري کې لکه ټیم مې حساب په قاسم نانو تیرې مولا باندې دروغ ویل پورې عبارت قاسم نانو تیرې مولا وای په وخت د وفات کې د انبیای کرامو هغه تعلق نه کټ کیږي د شهدا او د امواتو کټ کیږي ځکه چې د انبیاو په دغه تعلق سره د غوي میراث نه جاری کیږي د غوي د بیبيانو سره د بل چا واده نه کیږي او د دیو کیږي البته د مخ کې اور بعد موت نه ارواح شهدا کوئی نبدان کے ساتھ تعلق باقی رہتے نہ ارواح مومن کو اتنا پر مخ کې درې صفات عبارت پرې خو او د دین عام د قبر تعلق مراد ہوگا سو خو ضرورت دین نه دستا مشر لیکلی دي بیا قاسم نه نو کافر ہوئے او مخ کې اتنا فرق ہے کہ بمجرد انقطاع علاقہ جسد اول یا بعد چندے شہدا کے ارواح کو تو ربدان کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور اسی حساب سے ان کو حیات روحانی و جسمانی دونوں حاصل ہو جاتی ہے اگر خو هغه په وخت د مرګ کې تعلق خبره کوي د قبر ته بوتلول ته پنځبيران دي معتزله کنه هغه طرف روان دي په ننوتی سه هم دروغ ویلا دا مخکې د جمعیت العلماء اسلام ولا خبره ده وکړه وای دا خو هندوانو تنظیم پنځبيران دا پارزي کې کوي تیزي کې جواب کوم توجه غواړم د پنځبيرانو هغه چې هغه خبره وکټه مې حساب و یار مفتی کې بیت الله صاحب چې کوم جمعیت العلماء تر انګریزي جن جماعت ویلې هغه جمعیت العلماء اسلام کلکته ده په هندستان کې جوړ شوی او هغه کې څوک علامه شبیر احمد عثماني ظفر احمد عثماني که بیا دې سمجھ کې نه راځي د پاکستان جمعیت العلماء اسلام په 1956 کې جوړ شوی د کتاب راکړه جمعیت العلماء دا والے د پاکستان جمعیت العلماء اسلام په 1956 کې مفتی پی کې بیت الله صاحب په 1952 کې وفات شوی سلور کاله پسې به جمعیت العلماء اسلام د قبر نه فتوا راولېږله دا د پروي او علامه شبیر احمد عثماني ته هندو وایو مفتی شبیر صاحب ته هندو وایو دا کابر خپلو کې اختلاف هغوی ویلی شي لیکن ستره مردار خپل هغې باندې نشي غځولی باقي جمعیت علماء اسلام سلور کاله د مفتی کفایت الله صاحب د وفات نه پس پاکستان کې جوړ شوی دی د مولانا حسین احمد مدني په حکم جوړ شوی هلته جمعیت علماء اسلام کلکته ورسره لیکلي دي کفایت المفتی کې خو ته ګوره یهودو غونته کې کار کې افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض نیم پټۍ نیم پرېږدي هغه نیم پې جمعیت علماء اسلام کلکته هڅه کړه هغه جدا و د مسلم لیگ د تایید دپاره جوړ شوی دلته جمعیت علماء اسلام مستقل جدا جوړ شوی دی الله دې درته عقل درکړي بیا مخکې څه وایي مشران دې د قرآن نه ثابتوي دا تحریف دې سماونه ته 50 حوالې به شو ګوره ما ورته په قرآن کې دا وښایي چې مړي نه اوري میت لفظ یې دا نه اورېدو خبرې باقي دې علما ورنه استدلال کړی دی استدلال جدا سیز دی په قرآن کې د دې تصریح چې نه اوري دا جدا سیز دی ته په دې ولې نه پوهېږي استدلال قسمونه دي مولوي صاحب تا اصول شاشي دا کتابونه نه دي ویلي دریم نمبر بیا ما ته وایي اسقاط صابون الحمدلله په اسقاط باندې ما د بریلیانو خلاف مناظره کړې دی یو دویم نمبر په اسقاط په مسله کې یو طرف ته بریلیان دي چې هغه پکې ناجایز بدعت ثابتوي بل طرف ته ستاسو غوندې پنځبیریان دي چې فقهاو په شرایطو سره هم انکار کوي ما د فقهاو په شرایطو سره ثابت کړی دا بدعتونه مې انکار کړی تاسو کې کوم راوړی مناظره پې کړې بسم الله وکړه مخکې ته راوړه زما ورباندې مناظره چاپ شوې ده په اردو کې بسم الله وکړه ویې ګوره بیا وایې مخکې ویل قبر سے ګړه مراد نه یي کنه بیا وایي وما انت بمسمع من فی القبور وایي قبر کې مړی نه یي پروت ما ته وایي نو مخکې رې څه ویله قمقله او دلته څه وایي بیا وایي د شهداو حیات دا والے معرف القرآن دارالعلوم دیوبند شیخ التفسیر دے مولانا کندہلوی صفحہ نمبر 324 دا دیوی جمہور علماء کا مسلک یہ کہ شہداء کی حیات جسمانی ہے شهدا کی حیات جسمانی ہے پته نه لګي پوهېږي پې که نه ودره قرآن د نسته ثابت دی بهرحال زه مخکې ځم دلیل ته مولوي صاحب ته بیان چې جمعیت العلماء اسلام والا عبارت پیش کړه بل چا عبارت مه پیش کوه دا تا خلطې مه بسې او الحمدلله جمعیت العلماء اسلام مو له د خولې نه دغسې ویستله د پلار یادي بیا به نه پیش کوي انشاءالله جمعیت العلماء اسلام لاړو د منځ ده بیا مخکې راځي مولوي صاحب زه ستاسو 16 نمبر عقیده پیش کوم دی وایي سماع الموتى ما فوق الاسباب دا نیلوي صاحب لیکلي دي نیز مردو کا سما ماتت الاسباب تو نہیں ہے ما فوق الاسباب ما فوق الاسباب صحیح ده الله قدرت مخکې بیا څه وایي دا زما سره دویم نفي سما انبیا و اموات دے وہی دا ما فوق یعنی مردے کی نہ کان ہوتے اور نہ آنکھ جسم کا کوئی اندام کوئی سباقی نہیں رہتا تو اس کو ما فوق الاسباب پکارا کہا جاتا ہے دے وہی دق سماتا ما فوق الاسباب صحیح دا اللہ قدرت خرق عادت چې ورته موږ قانون خلاف بل طرف ته پنځپیریانو عقیده څه ده پنځپیریان وایي په دې کې اختلاف و د فتح الرحمن دی دی وایي د صحابو د زمانې نه اختلاف را روان دی بعضې صحابه وایي چې اوري بعضې نه نو ایا صحابه کرام د الله د قدرت نه خرق عادت نه منکر شو پنځپیریانو په عقیدې باندې هم جشن دلته د خپلې عقیدې نه براعت وکړي یعنی د پنځپیریانو په نسبت بعضې صحابه کرام چې وو هغوی د الله د قدرت نه منکر نعوذ بالله کافران شو مخکې پنځپیریان 18 نمبر دا پنځپیریان وایي په مواضع منسوسو کې روح اوري
او بل طرف ته وای غوګونه خاوري شي دا ما فوق الاسباب شو نو په موازی منسوسو کې تما فوق الاسباب قایل شي دا وره سو کوري روح اوري الکه د روح غوګونه نشته رې کنه تا ویل چې روح وقت خاوري شوی دی اوس د سما قول كل ما فوق الاسباب دی مشر دی وی روح په موازی منسوسو کې اوري اوس تو اور حق یہی ہے کہ علیین جنت میں ایک مقام کا نام ہے اور سجین دوزخ میں ایک مقام کا نام ہے وہ روح ته دا روح اعلی علیین کې د اسمانو د پاسه مړی ته دلته سړی قبر تراش ہوتی السلام علیکم سو کې اوري خپو کې ساره سو کې اوري روح اولکه د لری نه دا اوري دو تقایل شو کنه شو فتوا لګو بزان دور اور نزدیک سے سننا اللہ تعالی کی صفت ہے نور کله فتوی لګوي پنځبیرانو فتوی ځان تراجوي کوي پنځبیرانو پر موازی منسوسو کې روح د لری نه اوري بغیر د غوګونو نوري دواړه کې د کفر دي مخکې به مرتره مشر او دا مو روح په لین کې یا پس جین کې التر غیر پر د لری نه اوري دل صاحب یو خو بغیر د غوګونو نه مفوق الاسباب قایل شو دویم د لری نه په موازی منسوسو کې واپس بیرانو د خپل مسلک مطابق کافران شوي کنه شوي اگر چې موږ درته گمراه وایو غوږ خاوري شوی دی مخکې زی مولا صاحب اتلسم نمبر دلیل تا دا مماتیان وای غوږ خاوري شوی دا ما پیسل نولسم ته زی ښه مخکې دی وای امام شافعي رحم الله اولوی جماعت د سماع الموت نولسم نمبر پیش کوم وای امام شافعي رحم الله اولوی جماعت د سماع الموت قایلو دا صفحه نمبر 38 عقاید اهلسنت والجماعت اصل علماء دیوبند ورته لیکلي نیلوی بابا لیکلی دی هغه وای پس امام شافعي ایک جماعت سے منقول ہے کہ مردہ سنتا ہے بل طرف تسوی خسکم جہان پاک دے ملتانی سے تسوی وہ اہلان کی جماعت کا فیصلہ قائلین سماموتا کی تکبیر کے ہے وس اگر امام شافعی رحمہ اللہ اگوی تے کافران ہونے ویلا ستاو سپنیس باندی کافران شو بلال مونی صاحب دا کتاب لگ پا ادب سر راخ لبی ادبی مکھو